سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ګورئ طالبانو، د مخکینۍ رکوع او د اوسنۍ رکوع په منځ کې ربط دا ده. په مخکې رکوع کې الله تعالی بیان د وحدانیت وکړ او بل د اثبات د نبوت. یعنی الله تعالی په مخکې رکوع کې د دې بیان وکړ، وحدانیت ثابت کړ په دلایلو باندې، او بل اثبات د نبوت وکړ چې الله انبیاء ته نبوت ورکړی. په دې رکوع کې اوس بعضې هغه مشاهدات ذکر کوي، مشاهدات، بعضې هغه شاهدونه، بعضې هغه دلائل د نبوتونو بیانوي. معنا په پخوانیو امتونو کې بعضې داسې دلائل چې هغه پخوانیو انبیاو یو نبوت راوړی وي خپل قوم ته، نو د هغو بعضې داسې شاهدات او دلائل ذکر دي. یو له هغو نسې دي هغه بني اسرائیل دي. بني اسرائیل یو له هغو امتونو نه ده چې الله دوی ته ډېر انبیا رالیږلي دي. په ډېرو انبیاو کې الله تعالی دوی باندې ډېر انعامات کړي دي، خو دوی اکثره وخت له هغو انعاماتو نه انکار کړی. نو الله تعالی بني اسرائیلو تخصیص ځکه وکړي، یو خدا و بني اسرائیل مراد له بني اسرائیلو نه دلته هغه یهود دي، ځکه بني اسرائیل خو ډېر دي. د عیسی علیه السلام قوم هم بني اسرائیلو دي، موسی علیه السلام، د داود علیه السلام. خو چونکې دلته له دغو بني اسرائیلو نه مراد یهود دي، الله یهودو ته خطاب کوي، ځکه یهود په مدینه کې اوسېدل او دوی په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ایمان نه راوړ. نو الله دې ته اشاره کوي چې ای یهودو، تاسې د خپلو آباو نعمتونو در په یاد کوئ چې تاسې آباو باندې مې څومره نعمتونه کړي، هغوی څومره ناشکریانې کړي او ما بیرته په مقابل کې څومره نعمتونه پرې کړي. نو تاسې دغو نعمتونو ته وګورئ، تاسې ایمان راوړئ. نو ځکه الله وایي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. الله وایي یا بني اسرائیل، اے اولاد د اسرائیل، اے د یعقوب علیه الصلاة والسلام اولاده. علما وایي یا حرف ندا ده، په بني باندې داخله سوې ده، اصل کې بني نه وګورئ. یا بنین اسرائیل، بنین چې کله مضاف سو اسرائیل ته، یې په اضافت باندې ساقط سوه، یا بني اسرائیل. نو دا مناده منصوبه ده. ګورئ طالبانو، موږ تاسې وایو کله چې مناده مضاف چې هغه به منصوبه وي، نو بني جمع مذکره سالمه ده، د دې حالت نسبي په یې ما قبل مکسور سره ده. نو یا بني اسرائیل، نو علما وایي اسرائیل نه مراد یعقوب علیه الصلاة والسلام ده، ځکه اسرائیل وایي دا یو عجمي نوم ده د یعقوب علیه الصلاة والسلام دپاره. اسراء په معنا د عبد سره ده، ایل په معنا د الله سره ده په سوریانۍ ژبه کې. نو اسرائیل په معنا د عبدالله سره ده په عجمۍ ژبه کې، د یعقوب علیه الصلاة والسلام دپاره نوم ده په سوریانۍ. نو الله وایي یا بني اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اے بني اسرائیلو، اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. اذکروا در په یاد کړئ نعمتي، نعمتونه د ما، التي هغه نعمتونه، انعمت علیکم چې ما په تاسې باندې انعامات کړي. ګورئ وایي تاسې هغه نعمتونه در په یاد کړئ چې ما په تاسې باندې انعامات کړي. وایي دا اسرائیل و یعقوب علیه السلام ځکه ورته ذکر کړ، اشاره دې ته ده چې تاسې خو د انبیاو اولاده یئ. نبی ورته ذکر کړي چې لږ شرم ورته
ودرېږي او اتباع د رسول وکړي. تاسو خو د انبیاو اولاد یې، باید اتباع د نبي وکړئ تاسو. نو ځکه وایي یا بني اسرائیل، ای بني اسرائیلو اذکرو در په یاد کوي نعمتي نعمتونه دي ما التي هغه نعمتونه انعمت علیکم چې په تاسې باندې مې نعمتونه کړي. مراد یې له هغه نه اسلاف دي دوی دي، معنا یې تاسې په اسلافو په نیکونو باندې مو نعمتونه کړي. واوفوا بعهدي، تاسې وفا وکئ بعهدي دما په وعدې باندې. اوفي بعهدکم، زه به هم وفا وکم تاسې په وعدې باندې. ګورئ علامه ثناء الله پانیپتی رحمه الله په تفسیر مظهری کې لیکي هغه وعده کومه ده چې الله تعالی اشاره ورته کړې چې تاسې دما په وعدې باندې وفا وکئ او زه به تاسې په وعدې باندې وفا وکړم. د موسی علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې الله تعالی بني اسرائیلو ته یو حکم راولېږه. داسې ورته وویلې وایي که چیرې یو نبي راغی د انبیاو نه، له تاسې نه وروسته یو بل نبي راغی له انبیاو نه او هغه تصدیق کو د هغه کتاب چې له تاسې سره ده چې هغه تورات ده، نو که چیرې په تاسې کې چا د هغه تابعداري وکړله د هغه کتاب او د هغه نبي، نو زه به د ده لپاره ګناهونه هم وبخم یو، او بل الله ورته ویلي جنت ته به یم داخل کم دوه، او دریم دا د دوه چنده اجر به ورکم. یو خو به په رسول الله ایمان، یو خو به په موسی علیه السلام ایمان راوړي، بل به په رسول الله ایمان راوړي، نو دوه چنده ثواب او اجر به زه ورته ورکم. نو ګورئ طالبانو ښه دغه وعده الله تعالی دوی سره کړې وه چې زه به جنت ته داخلوم، ګناه به ورته بخم، دوه چنده اجر به ورکوم. دوی نه دا وعده اخیستې وه چې تاسې به د دغه نبي تصدیق کوئ، دوی وعده کړې وله. نو الله هغه ته اشاره کوي واوفوا بعهدي، تاسې وفا وکړئ د ما په دې وعدې باندې چې تورات کې مې د سره کړې ده، چې د ما په هغې وعدې باندې چې تورات کې مې کومه وعده درنه اخیستې وه چې تاسې د هغه نبي آخر الزمان تصدیق به کوئ. اوفي بعهدکم، زه به تاسې په وعدې وفا وکړم چې تاسې سره ما کومه وعده کړې چې هغه عفو د ګناهونو ده، دخول د جنت، ضاعف د اجر. وإياي فرهبون، وإياي خاص دمانه فرهبون وډارسئ، خاص دمانه وویرېږئ، بل چا نه مه ډارېږئ. وآمنوا بما انزلت، وآمنوا تاسې ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزلت چې ما نازل کړی دی چې هغه قرآن ده په محمد رسول الله باندې، مصدقا لما معکم، مصدقا په داسې حالت کې چې برابر ده یا تصدیق کوونکی ده لما د هغه کتاب معکم چې له تاسې سره ده. دوی سره چې کوم کتاب تورات، دغه قرآن هم د همغه کتاب تصدیق کوي، معنا هغه کې چې کوم احکام ذکر دي دې کې هم همغسې احکام دي، یا دغه قرآن د همغه تورات سره برابر ده، هغه د الله له طرف نه ده، دا هم د الله له طرف نه ده. هغې کې مقصود اثبات د وحدانیت دی الله له، دې کې مقصود اثبات د وحدانیت ده. ولا تکونو تاسې مه کېږئ اول کافر به، هغه اول کافران به په دې باندې، تاسې په دې باندې اول کافران مه جوړېږئ. د یهودو ته الله خطاب کوي. ګورئ که چېرې څوک ووایي له یهودو نه خو مخکې په مکه کې قریشو اول په رسول الله باندې کفر وکړ، نو ولې الله درته وویلې دوی ته یهودو ته یې وویلې چې تاسې اول کافران مه جوړېږئ؟ نو علما وایي چې مراد هم له دې نه هغه کافران د اهلي کتابو دي، یعنې په اهلي کتابو کې کوم خلک چې الله آسماني دین ورکړی په هغو کې تاسې اول کافران مه جوړېږئ. مطلب مې اوس وایي که نه؟ نو تاسې اول کافران په اهل کتابو کې مه جوړېږئ. امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي وایي هغه کافران چې کوم ول قریش او مشرکان ول که نه او دوی اهل کتابونو، الله اهل کتابو د اشاره کوي چې په تاسې کې اول کافران مه جوړېږي. بل ګوري احکام القرآن کې ابو بکر جساس رحمه الله لیکي وایي له دې نه داره معلومه شوله، له دې نه داره معلومه شوله که چیرې یو
اول یو کار وکړي که ګناه وکړي باقي مانده وروسته خلک سیدو اتباع کوي دوی پسې روان دي لا آخر ته نو د دو په عملنامه کې د هغو وروستنیو خلکو ګناه هم لیکل کېږي د وروستنیو خلکو ګناه من وجهین د دغو خلکو په عملنامه کې لیکل کېږي چاسې اول ګناه کړی چاسې اول ګناه ته لاره پرانیستلی هکذا که چیرې یو څوک د ثواب کار وکړي اول یو ثواب لپاره لاره پرانیستي مثال او یو د نیکۍ کار لپاره ذریعه جوړ کړي خلکو ته لاره جوړ کړي نو وروستني خلک که نیک اعمال کوي الله تعالی هغه نیک اعمال د ده په عملنامه کې مرتلي له دې نه رامعلومه شوه ځکه الله ورته ویلي اول کافر مه جوړېږئ تاسې په دې باندې بل وایي دې ته اشاره د علما وایي د دوی رئیسانو ته اشاره ده ځکه دا د دوی رئیسانو مشرانو ته الله خطاب وکړي چې تاسې لومړني کافران په دې قرآن باندې مه جوړېږئ ځکه تاسې هغه متبعین سي دي ای تاسې عوام تاسې پسې اقتدا کوي تاسې علما یې عوام نو تاسې پسې اقتدا کوي تاسې اول کافران سوی هغوی درپسې دي لاخر ته نو د هغو ګناه الله تعالی تاسې په عملنامه کې لیکي پوه شوئ که نه نو الله وایي ولا تکونو اول کافرین تاسې مه جوړېږئ اول کافران ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا الله وی ولا تشتروا تاسې مه اخلئ بآیاتی په آیاتونو باندې ثمنا قلیلا کمې پیسې مفسرین لیکي وایي د تاسې د ما په آیاتونو باندې کمې پیسې مه اخلئ د دې وایي وجه دا وله هغه د یهودو مشران دي هغوی رئیسان دي هغوی علما هغوی به څه کول دوی په خپلو عوامو باندې قلنګ مقرر کړی که طالبانو قلنګ یې پرې وضع کړی هر کال یو معینې پیسې او معین کښت هغه به ترېنه اخیستل یعنې دوی پسې کله د عوامو پسې کله پټي کرل نو معین کښت به یې دوی ته برخه وضع کوله د مشرانو پیران ول که نه د پیر صاحب برخه خو پکې که نه د مرید په تجارت کې طالبانو نو اوس دوی به یې بس دا معینې برخې اخیستې بیا تجارت پسې هغوی کاوه نو په تجارت کې ځینې معینې روپۍ سوې هغه معینې روپۍ د دوی لپاره وې دوی به اخیستې نو دغه کله چې نبي آخر الزمان راغی نو دوی په نبي آخر الزمان باندې ایمان رانهوړ د دې لپاره چې د موږ رئیستوب به ختم سي هغه کښتونه هغه پیسې هغه قلم به موږ ته بیا څوک نه راکوي دې خو به رسول الله یې مشر که نه نو موږ ته به څوک دا شی نه راکوي نو دوی په دې دنیا باندې ډارېدل د الله د آیاتونو په مقابل کې پیسې اخیستې نو الله ورته ویلي ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا د ما په آیاتونو باندې کمې پیسې مه اخلئ ځکه دا پیسې کمې دي او د ما آیاتونه چې دي لوی دي دا هسې د دنیا لږه فایده ده خبره هم سم خلاص یا ځینې علما وایي دوی به څه کول د نبي آخر الزمان صفات چې په تورات کې راغلي ول هغه صفات به دوی بدلول هغه صفات به داسې بدلول نبي علیه الصلاة والسلام په اړه به چې راغلي ول چې اسود العینین نبي آخر الزمان به اسود العینین وي دوی به دغه صفات تحریف کړل ارزق العینین وي سواد الشعر به چې راغلی وو تور ویښتان به مثال د خبرې دوی به دا بدل کړي یعنې تور ویښتان به نه بل قسم ویښتان به به سره کړي یا به بل مسخط علي رسول الله نبي علیه السلام په اړه چې راغلي سیمیانه قد وي دوی به بدلو یا به قصر پکې ذکر کړي یا به ټول پکې ذکر کړي یعنې وایي دا صفات دي تورات کې رسول الله صفات به بدل کړ خپلو عوامو ته به وړاندې کړي وینې دا هغه نبي نه ده هغه نبي کې خدا صفاتو دا خدا ده نو بیا به د دې په مقابل کې له خپلو عوامو الناس نه پیسې اخیستلې نو الله تعالی وایي ولا تشترو بآیاتي ثمنا پیسې به داسې اخیستلې وینې وایي که موږ نه وایي تاسې اوس ګمراه سوي وایي دا خو هغه نبي نه ده دا بل څوک ده تاسې په ناخبرۍ کې به یو نبي ایمان راوړئ نو بس د دې په مقابل کې به احسان هم دوی پرې به راوګورئ ایمان نه به یې میستل پیسې به هم د دوی نه اخیستل دومره چلباز ول الله وایي ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا تاسې د ما په آیاتونو باندې کمې پیسې لږې پیسې مه اخلئ مطلب باندې پوه شوئ
نو ګوري طالبانو یوه خبره د سره زده کوي، هغه خبره دا ده علما وایي دغه آیات په اعتبار د ظاهر سره خاص تر بني اسرائیلو پورې ده، خو په حقیقت کې هغه چا ته هم ورشامله کېږي چې څوک فعل د بني اسرائیلو کوي. په حقیقت کې هغه چا ته هم ورشامله کېږي چې څوک فعل د بني اسرائیلو کوي. معنا حق بدلی د حق په مقابل کې له خلکو نه یو شی اخلي شي، دا رشوت ده. ګورئ که نه، نو دویم ګوري له خپلو عوامو نه رشوت اخیسته، نو د حق په مقابل کې چا نه پیسې اخلي، حق بدلی، حرام مال اخلي، رشوت اخلي، نو هغو ته هم دا ورشامله کېږي. نو دا سړی به دا کار نه کوي. یا دا هغه چا ته هم ورشامله کېږي چې چا باندې یو شی واجب وي او دی له هغه نه منع راوړي، خلکو ته یې نه رسوي. دغه یهودو باندې ګورئ واجب و چې خلکو ته هغه صفات د رسول الله ذکر کړي، ځکه دی علما ول الله دوی ته دا وظیفه ورسپارلې وله، دا وظیفه یې خپل نبي موسی علیه السلام ته سپارلې وه، خو دوی خو د موسی علیه السلام وارثین ول، نو دوی ته دا وظیفه سپارل شوې چې باید تاسې دا صفات خلکو ته ورسوئ، هغوی پټ کړل. نو کوم شی چې په چا باندې لازم وي د هغې رسول او دی له هغه نه منع راوړي نه رسوي، نو دا آیت هغه ته مشتمله کېږي چې دا حرام ده. د همدې آیات لاندې داخل شو. مطلب باندې مثال خلاص شو که نه، نو خپل مسؤلیت د سړی په ښه شکل باندې سرته رسوي. نو له دې نه دا اوس ګورو یو حدیث کې راځي، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیث ده، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هر هغه څوک چې یو علم زده کړي، داسې یو علم چې په هغه باندې د الله رضا طلب کېږي، خو داسې زده کوي لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، دی نه زده کوي مګر د دې لپاره چې دی په دې باندې یو څه حصه د دنیا حاصله کړي. نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي لم یجد عرف الجنه، دی به د جنت بوی هم پیدا نه کړي. بل حدیث کې راځي د جنت بوی چې ده 500 کاله وړاندې لګېږي، نو دی ته به د جنت بوی ونه رسېږي. نو دا معنا علم دین رسول خلکو ته یا علم زده کول، علم د دې لپاره چې دا سبب او ذریعه د دنیا جوړ کړي سړی او دې باندې دنیا حاصله کړي، نو دا ګوري ناروا ده. دا بله موضوع د دین، یعنې دا معنا دین او علم دا سبب د دنیا لپاره سړی باید جوړ نه کړي. خو اوس ګورئ دلته یوه خبره موجوده ده، یوه مسئله، هغه دا ده اجره اخیستل په تعلیم د قرآن باندې دا څنګه ده؟ په تعلیم د قرآن باندې اجره اخیستل، څوک چاته قرآن ورښیي د هغه په مقابل کې چا نه اجره اخلي، پیسې اخلي، دا په اسلام کې روا ده که ناروا؟ امام قرطبي رحمه الله چې دا د امام مالک صاحب د مذهب لوی عالم ده، الجامع لاحکام القرآن لوی تفسیر جوړ کړی، غټ تفسیر. نو دی په دې کتاب کې لیکي، دی څه وایي؟ وایي په دې کې د علماو اختلاف ده، اخیستل د اجرې د مزدوري په تعلیم د قرآن دا روا ده که ناروا ده؟ یو امام زهري رحمه الله دا منع کړی چې اجرې وایي په تعلیم د قرآن په ښودلو د قرآن باندې به چا نه اجره نه اخلي. بل احناف وګورئ، احناف له دې نه منع کړي، متقدمین احناف البته متقدمین احناف چې کوم دي کنه لکه امام ابو حنیفه صاحب، امام یوسف شافعي صاحب، دا متقدمین احناف له دې نه منع کړي، دا کار وسره او له هغه نه بغیر دوی وایي قیاس کوي، په چا باندې قیاس کوي؟ ګورئ لکه احناف وایي، متقدمین احناف، امام زهري هغوی قیاس په دې باندې کوي، وایي دا تعلیم د قرآن ښودل د قرآن خلکو ته دا په تا باندې واجب دي، کله چې دا په تا باندې واجب سول نو د واجب په مقابل کې به سړی پیسې نه اخلي. دیږئ لکه صلات، مونځ، روزه، دا ټول واجبي او لازمي عبادتونه دي در باندې لازم دي،
نو دیغو په مقابل کې دا عبادت چې څوک کوي دغه په مقابل کې څوک روپۍ چا نه اخلي نو دا یو عبادت د دې په مقابل کې به سړی څه نه اخلي روپۍ پیسې نه مطلب یې مثال خلاص خو له دې نه بغیر د امام شافعي صاحب د امام احمد بن حنبل صاحب د امام مالک صاحب او د نورو اکثر علماء رایه دا ده چې په تعلیم د قرآن باندې اجره اخیستل دوی وایي جواز لري ځکه دوی دا دلیل نیسي په تعلیم د قرآن باندې اجره اخیستل جواز لري دوی دا دلیل نیسي وایي ځکه هغه د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه حدیث کې ابو سعید خدري صاحب چې کله هغه درس میږي اخیستی وي که نه ویل صبر رسول الله نه پوښتنه وکړو چې هغه څه وایي نو نبي علیه السلام ته چې ورغله هغه مې پوښتنه وکړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلې ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله د بخاري حدیث ته ګوري حق هغه ډېر حقدار چې تاسې په هغه باندې اجر او مزدوري اخلي هغه د الله کتاب دی نو له دې حدیث نه ګوري د بخاري صحیح حدیث ته په دې باندې استدلال دوی کوي چې اجره اخیستل په تعلیم د قرآن باندې وایي دوی وایي دا روا ده امام الزحیلي رحمه الله په تفسیر منیر کې په دې باندې تعبیر کړی له جمهور علماؤ نه امام الزحیلي رحمه الله د مصر یو لوی عالم تقریبا څو کاله مخکې وفات شوی ډېر ښه کتاب جوړ کړی تفسیر منیر ډېر محقق تفسیر ده وګورئ اگر که حنفي د خو په څلورو مذاهبو کې په فقه کې تخصص لري په هر مذهب کې بیل بیل الله ډېر ښه علمیت ورکړی نو هغه وایي هغه تعبیر ترې په جمهور علماو باندې کړی ګورئ امام زحیلي صاحب وایي د جمهور علماو رایه د جواز ده احنافو کې دغه عالم امام زحیلي هغه اصلا رایه د جمهور علماو مختاروي وایي دلته د جمهور علماو رایه مختاره ده ځکه د جمهور علماو رایه مختاره ده ځکه وایي دا مطابق د احادیثو صحیحه و د یو بله خبر دا ده ګورئ ښه دی وایي قیاس د دې عبادت څه نومېږي قیاس د دې تعلیم د قرآن په صلات او په صیامو په دې عباداتو باندې نه کېږي ځکه تعلیم د قرآن چې ده هغه عبادت متعدیه ده چې چا ته ورښیي بل چا ته تعدا او تجاوز کوي یو چا ته فایده رسېږي نو تعلیم د قرآن کوم عبادت ده عبادت متعدي فهم خبره نو تعلیم د قرآن عبادت متعدي ده ښه ځان پرې پوه کړئ پاتې سو بغیر له دې نه ګورئ دغه صلات او صیام دا عبادت لازمي ده خو ځان ته سړی کوي په تا لازم ده که نه نو قیاس د عبادت متعدي په عبادت لازمي باندې دا قیاس فاسد قیاس ده مع الفارق ده دی وایي دا نه صحیح کېږي دا خو رایسته پرېږده امام علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله په تفسیر روح المعانی کې دا لوی حنفي عالم ده ډېر ومفسرين كيلوي محقق مفسر صاحب دي روح المعاني ده نو دی وای هغه څوک چې دا له دې آیات نه دلیل نیسي چې اجرت په تعلیم د قرآن باندې اخیستل دا روا دي وای دې آیات نه دلیل نه صحیح کېږي نه دا آیات په دې باندې دلالت کوي چې اجرت اخیستل په تعلیم د قرآن باندې دا روا دي نو دی وای هغه کومو احادیثونه چې څوک دلیل نیسي چې اجرت په تعلیم د قرآن باندې اخیستل ناروا دي نو هغه احادیث ټول وایي اصل نه لري صاحب د روح المعانی وایي احتیاطاً هم تفسیر قرطبي ولا ثم الاحاديث چې را نقل کړي امام قرطبي صاحب نو هغه احادیث دي هغه ټول په اعتبار د سند سره اصل نه لري فلا تخريج ولا وایي دا اصل نه لري دلیل د دغه مذهب نو لاندې دا ګوري متأخرین علماء
احناف متأخرین فقهاو ټول دا خبره مختاره کړې ده چې اخیستل د اجرې په تعلیم د قرآن باندې خپل دا جواز لري. خپل صاحب د هدایه برهان الدین مرغینانی سره صاحب او هدایه په نور علماء اقتدا کړي چې جائز ده. خپل ابن عابدین شامی سے بموای وای دا جائز ده. اخیستل د اجرې په تعلیم د قرآن باندې وای دا روا ده. ځکه وای که چیرې اجره په تعلیم د قرآن باندې دا جائز نه کو ګوري نو بیا به وایي ضیاع د قرآن اوسې څوک به چاته تعلیم د قرآن نه کوي که نه. نو علماو بیا په دې باندې ځینې نور شیان هم قیاس کړي دي لکه امامت یا لکه اذان مؤذنتوب یا له دې نه بغیر علم حدیث و علم فقه د دې په درس باندې اجره اخیستل دا مو جواز لري. دې په تعلیم باندې چې چاته یې کوي ګوري نفس جواز لري. خو علماو د دې لپاره ښه علت ذکر کړی یو بهترین علت دې لپاره ذکر کړی وایي دا اصل کې څوک چې په تعلیم د قرآن اجره اخلي دا په تعلیم د قرآن اجره نه ده. وایي اصل کې دغه اجره د حبس په مقابل کې ده. له سهاره تر غرمې له غرمې نه تر بېګا پورې چې دغه کس په دغه چې کې بند سوی ده بند ده ګورئ نو د دغه حبس په مقابل کې دا اجره ده. که چیرې دی دلته حد محبوس نه وای نو ده به یو بل کار کوو چې به پیسې اخیستې که نه. خو اوس چې دلته محبوس و حبس ده نو د دې په مقابل کې دا اجره ده نو دا روا ده پروا نه. مطلب نه خو پوه شوئ طالبانو نو دا اجره ګوري د دې په مقابل نو اخیستل د اجرې په تعلیم د قرآن باندې دا روا ده. وګورئ طالبانو جایز خصوص متأخرین علماو دا فتوا ورکړه په دې خو پوه شو که نه. خو پاتې شو دا بله موضوع علما بیا په دې کې دوه ډلې دي. اخیستل خو جواز پیدا کړ نو اوس په دې کې یو څوک چې په تعلیم د قرآن باندې اجره اخلي آیا د ده لپاره بغیر له دې اجرې نه نور ثواب شته که تنه همدغه اجره ده؟ دې کې بیا د علماو تنه همدا اجره ده ده ته به ورکول کېږي که په تعلیم د قرآن باندې الله تعالی ده ته نور ثواب هم ورکوي د تعلیم. نو ځینې علما وایي نور ثواب هم شته. خو دې طالبانو دا د فقه د احادیثو موضوع ده. دا موضوع نور هم ډېره طولاني اوږده ده خو مختصره خبره ده. خلاصه یې دا ده مختاره خبره د علماو دا ده اکثر محققین علماو دا خبره مختاره کړې چې نه بې له دغې اجرې نه نور ثواب بیا د دې کس دپاره نشته. همدغه اجره د دې ټوله بدله ده بس نور ثواب بیا د دې لپاره نشته. جواز یې پیدا کړ ځینې خلک ګوره کړه لوی شیوخ هم وي درس تر څو نه کړي تر څو پورې چې داسې یو پنځه زره شل زره ورته قرار نه کړي نو همدا اجره د دې بدله ده نوره نشته. ګورئ نو ګورئ طالبانو جواز خو لري خو ثواب یې نور نشته. نو ښه دا ده که وسه مو کېږي چېرته به درس کوئ یا آینده کې که وسه مو کېږي د الله د رضا دپاره یې کوئ اجره مه پرې اخلئ. بیا که یو ډېر مشکل نه پیدا کېږي مجبور یې سړي نه علم دین پاتې کېږي هغه بېله موضوع دی د ضرورت که اجره وانخلې علم دین درنه پاتې کېږي مثال مجبور یې بیا بل کار وکړي خو هغه بېله موضوع د ضرورت خو ګورئ چې وسه مو کېږي په دین باندې تعلیم باندې سړی باید اجره وانخلي یعنې مصلحت او ښه والی دا ده ثواب مو ختمېږي او نفس اخیستل جواز لري. ګورئ ښه متأخرین علماو دا خبره مختاره کړې اخیستل څنګه دي جواز لري. ګورئ یوه خبره ده علما وایي اخیستل د اجرې په تلاوت د قرآن باندې څه حکم لري. نو دې کې خپل ابن عابدین شامي رحمه الله ابن عابدین شامي رحمه الله فرد المحتاج کې دا مسأله لیکلې وو بل کتاب یې جوړ کړی منت الکلي په دې کې هم دا مسأله لیکلې اخیستل د اجرې په تلاوت د قرآن باندې دا بیا ناروا ده. لکه سړی ختم ته لاړ شي که نه هلته تلاوت کوي د هغه په مقابل کې د خلکو نه اجره او پیسې غواړي یا دغسې په رمضان
کې قاری صاحب تلاوت کوي نو دغه په مقابل کې بیا خلکو نه پیسې غواړي چې ماته پیسې راکړي خو یوه خبره ده طالبانو دوه موضوعات دي یوه خپله شامي صاحب وایي دا ناروا ده حرام د تلاوت باندې اجره اخیستل خو دلته دوه موضوعات دي یو دا ده چې شرط یې ګوري ښه چې ابتدا کې ورسره شرط کې چې ماته به اجره راکوي په دې تلاوت د قرآن باندې ختم ته نه د سره ځان تر څو چې دومره روپۍ راکړي دا خو حرام ده خو یو دا نه ګورئ چې ورسره شرط یې نه کړي خپل هغه کار کوي خلک خپل هغه کار کوي نو ګوري اگر کې د فقه او قاعدې خدا را معلومیږي وایي المعروف کالمشهور عرف چې کوم شی مشهور وي دا داسې ده لکه شرط عرف کې دا معروف ده که نه چې په تلاوت باندې ضرور اجرت درکوي که نه څنګه کاري صاحب په رمضان نو ګوري هغه ته خو اجره ورکوي دا په عرف کې معروف ده المعروف کالمشروط عرف کې چې معروف ده لکه شرط نو ځکه علما وایي که شرط کړي دین نه یې ګوري د تسهیل دپاره ځینې علما بیا دا خبره کوي ښه طالبانو وایي د اکرام دپاره که شرط یې نه کړي خو خلک د اکرام او د عزت دپاره اجره ورکړي وایي دا پروا نه کوي لکه په صحابو کې ابو حسن اشعري صاحب عمر صاحب هغوی نه دا نقل سوی وایي دوی به د اکرام دپاره په رمضان کې د اکرام دپاره د تلاوت کوونکي دپاره او د قاري دپاره اجره ورکوله نو ځینې علما وایي که د اکرام دپاره یې ورکړي د هغه د عزت دپاره بیا وایي پروا نه کوي خو شرط کول یې ناروا دي خبره څه خلاص شو اگر که شامي صاحب په مطلقا وي مکمل وایي حرام دي وایي تسهیل دپاره ځینې علما دا خبره کوي والله اعلم اوس انشاءالله نو الله وایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا تاسې مه اخلئ بآیاتي بما په آیاتونو باندې ثمنا قلیلا کمې روپۍ وإیاي فاتقون خاص له ما نه وډار شئ ولا تلبسوا الحق بالباطل مه ګډوئ حق له باطل سره دوی به د قرآن تحریف کاوه قرآن کې بس وایي د قرآن نه بلکې تورات کې بس د رسول الله کوم خواص راغلي ول هغه به یې بدلول ځینې به هماغه پرېښودل ځینې به یې نور بدل کړل نو الله وایي حق له باطل سره مه ګډوئ وتکتموا الحق دلته لا حسب ده ځکه دا تکتمو عدد د تلبیسو باندې یعنی ولا تکتموا الحق حق پټوئ هم وانتم تعلمون حال دا د تاسې پوهېږئ چې دا په نبي آخر الزمان ده دی هم تاسې پټوئ او د دغه صفات له خلکو نه پټوئ داسې مه کوئ الله وایي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله وی وأقيموا الصلاة منځونه قائم کړئ یعنی دا معنا وروسته له دې نه چې توحید مو وکړ چې الله په وحدانیت مو اقرار وکړ رسول الله په نبوت مو بیا اقرار وکړ هغه نه وروسته منځونه قائم کړئ وآتوا الزکاة زکاتونه ورکړئ لکه څنګه چې قرآن کې په کوم شکل زکات راغلی دوی زکات نو دوی خو څلورمه حصه د مال زکات ورکوو که نه او موږ تاسې په دین کې څلوېښتمه حصه ده که نه واركعوا مع الراكعين تاسي ركوع كي سرر الركوع علامة أبو بكر الجساس رحمه الله بأحكام القرآن كي لكي ويركوع زكا خاص كر الله ركوع كون كسر زكا دي يهود فمانزك ويركوع نولا على تعالى زكا ركوع خاص كر الله أو رسول الله بأمت كي كالسي وي منزكي ركوع استفد أتأمرون الناس بالبر علماء وایي دغه آیات د یهودو په اړه باندې را نازل سو د یهودو ځینې علما به سول هغوی به د دوی ځینې خپلوان به مسلمانان سول د یهودو علما سول د دوی به کوم ځینې خپلوان چې مسلمانان سول هغوی ته به په پټه کې ویلې وایي تاسې په دغه دین باندې پاتې سئ هغه حق دین نه مه ترېوړئ په پټه به هغوی ته دا خبره کوله موږ خو ظاهره هسې خلکو ته وایو که نه خو تاسې پاتې سئ ځینو خپلوانو ته به ویلې نو الله تعالی دا آیت نازل اتأمرون الناس بالبر آیا تاسې امر کوئ الناس خلکو ته بالبر په نیکۍ باندې امر کوئ چې تاسې په همدې باندې دین باندې پاتې شئ وتنسون انفسکم خپل ځانونه مو هېر کړي دي خپل ځانونه مو هېر کړي دي خو بیا
تاسې امر خلکو ته په نیکۍ باندې کوئ ځان ته نه ګورئ ګورئ طالبانو چې زید نر غوندې لاړ شي ښه پټ پټ مه کېږئ دلته ماته ټول ښکاري ښه طالبانو داسې نیغ لاړ شي چې ښکاري لاړ شي کته شي بېرته راځي داسې معنا ورکوي چې دلته جنو کې پټ پټ شي چې څومره پټ شي اوښ دی پایې شاته نه پټېږي سړی مه خفه کوي داسې یا صراحتا ظاهره لاړ شي خو ما خو څه نه دي درته ویلي منې کړي خو نه او یا دا چل مه کوئ هسې د یهودو د علماو بحث د هغوی به هم له خپلو عوامو سره چل کوو ګورئ طالبانو حدیث کې راځي امام بغوی رحمه الله صاحب د محیی السنه محیی السنه په احادیثو کې یو لوی کتاب دی مشهور نو امام دا مشکات هم له هغه نه مختصر سوی نو صاحب د محیی السنه امام بغوی صاحب هغه یو حدیث ذکر کړی هغه لوی حدیث د معراج د شپې د هغې یو جز دا ذکر کړی وای نبی علیه الصلاة والسلام ویلې په هغه ورځ باندې چې زه معراج ته وختلم د معراج په شپه باندې وای داسې خلک مې ولیدل چې هغوی به ځینې سړي په دوی باندې مقرر سوي ول هغه د اوه قایچانې ورسره وې د دوی دغه سقاق دي دا خولې به یې ورباندې شکولې بېرته به بیا جوړې سوې بیا به یې دا خولې داسې ورباندې شکولې وای ما جبریل امین نه پوښتنه وکړه چې دا خلک څوک دي چې ځینې ملایکې پرې مقرر دي د اور قایچانې ورسره دي دا خولې ورباندې شکوي وای نبی علیه الصلاة وای جبریل امین راته ویلي چې دا اتا د امت د هغه علما دي چې خلکو ته په نیکۍ باندې امر کوو خپل ځانونه یې ویل کړي وو خلکو ته یې ویلي وکړئ دا کارونه خپل یې کار نه کوو ګورې ډېره سخته سزا ده د علم دپاره شرط عمل دی ورې په ځان کې عمل راولئ ګوري بیا مو خبره ډېر ښه اثر کوي خلکو باندې خپل عمل نه یې درکړي بیا هېڅ خبره تاثیر نه کوي بل حدیث کې راځي ګورئ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ باندې به یو سړی راوستل سي په جهنم کې به واچول سي نو د ده دا کلمې به د ده نه لاندې طرف نه ټولې کلمې وځي دا کلمې به له ده نه د باندې وتلي نو چې دا کلمې به له ده نه د باندې وتلي دی به ګر چارپېر همداسې پرې راتاوېږي په دې خپلو کلمو باندې لکه وایي هغه حمار چې کله مخکې به خلکو دا زرنده پرې کوله که نه خره پورې به دا میچن غټې میچنې به وي خره پورې به تړلې وي یا اوښ پورې هغه به داسې ګرد تاوېده همداسې پرې خپل کې دا میچن به داسې تاوېدل میچن خو بې ځای که نه نو دا لکه حمار باندې به ګرد داسې راتاوېږي دا ټول یعنې د ده به ډېره سخته سزا وي نور جهنمیان به ورته راشي ورته راټول به شي ورته ووایي ولې داسې یې په دې حالت باندې څه در باندې شوي آیا په دنیا کې تا موږ ته امر بالمعروف نهي عن المنکر نه کوو تا خو موږ له دې کاره منع کولو په دنیا کې ته اوس ولې په دې حالت دلته راغلی وایي دی به ورته وایي چې ما تاسې ته امر کوه په نیکۍ باندې په دنیا کې خپله مې هغه نه کوله بدو کارونو مې منع کولی خو خپله مې هغه کار کوو نو ځکه الله تعالی دا سزا راکوي نو الله دوی ته وایي آیا خلکو ته تاسې په نیکۍ باندې امر کوئ وتنسون انفسکم او خپل ځانونه مو هېر کړي دي نو ګورئ امام بیضاوي رحمه الله په تفسیر بیضاوي کې لیکي وایي دلته مراد له دې نه دې آیات کې مراد تزکیه د نفس ده چې دغه واعظ دغه څوک چې خلکو ته واعظ و نصیحت کوي نو دی به د خپل نفس تزکیه کوي ځان به پاکوي مقصود په دې آیات کې دلته دا ده تزکیه د نفس مقصود ده مقصود دا نه ده چې فاسق به خلکو ته امر بالمعروف نه کوي یو که څوک فاسق وي بیا خلکو ته امر بالمعروف کولی شي ګورئ که خو مقصود له دې آیات نه دا ده چې واعظ به د خپل ځان تزکیه کوي ځان به پاکوي مثلا باندې پوه شئ ګورئ ډېره مهمه مسله ده دا معنا نه چې فاسق ته د امر بالمعروف نه شي کولی سړی فاسق نه وي امر بالمعروف کوي چې پلان کې دا کار نه نو ځکه وایي خلکو ته په نیکۍ باندې امر کوئ وتنسون انفسکم خپل ځانونه مو هېر کړي دي
وأنتم تتلون الكتاب او حال دا تاسي کتاب تلاوت کوي سره قرآن دا هغه تلاوت کوي بیا نه کوي افلا تعقلون ولتاسي عقل نه لري ولي کوي نه واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا استعانتكم مكواري بالصبر بالصبر بني والصلاة كمان زبندي پوری کومک وغواړئ په صبر او په مانځ باندې یعنې دا معنا که چیرې تاسې ته د محمد رسول الله منل یا هغه احکام سخته وي ځکه ګورئ دوی ته دې شي زور ورکاوه دوی ګمان کاوه چې دغه نبي آخر الزمان به په موږ بني اسرائیلو کې راځي ځکه د رسول الله د راتګ نه مخکې به همدغه انصار چې کوم دي اوس و خزرج او ورته به دوی نصیحتونه کول همدې یهودو چې نبي آخر الزمان به راځي تقریرونه به یې ورته کول تاسې به بیا په ایمان راوړئ کله چې رسول الله راغی دوی خو ګمان کوو چې د نبي آخر الزمان به په موږ بني اسرائیلو کې راځي کله چې هغه عربو کې راغی دې زور ورکړه دوی ته چې دا څنګه په بني اسرائیلو کې راغلی نو دا منل دوی ته ډېر سخت و نو الله وایي که ډېر سخت در باندې تمامېږي دا ځینې شیان نو واستعینوا بالصبر صبر باندې الله نه استعانت وغواړئ خو دا خو د الله یو کار ده که نه چاته یې ورکړي یا که د شرعي احکام در باندې سخت وي نو صبر پرې وکړئ والصلات په مانځه باندې الله نه استعانت وغواړئ ځکه مونځ هم یو له هغو اسبابونه ده چې سړي د غم درته کوي غم او سړی په حاجت کې کامیابوي مونځ هم داسې یو شی دی چې سړي غمونه ورکوي او د سړي هغه حاجتونه دفع کوي ګورئ حدیث کې راځي وایي نبي علیه الصلاة والسلام بسې و کله بسې ده ته په یو شي کې تکلیف ورسېد غمجن بسو په یو شي کې نو فزع الى الصلاة فریاد به مانځه ته ورمونځ به یې کوو بس په مانځه کې به هم ده ته صبر میلاوېده او هم به هغه کار حل کېده من الصحیح حدیث ته ګورئ بل حدیث کې راځي امام ترمذي رحمه الله حدیث را نقل کړی وایي هر هغه څوک چې د الله دپاره حاجت وي یا یې بنده ته حاجت وي یا یې الله ته حاجت وي یا یې بنده ته نو اودس دې وکړي کله چې اودس وکړه په ښه شکل باندې دې اودس وکړي غواړي یو ضرورت یې وي دفع کېږي نه یو کار یې حل کېږي نه نو دی دې اودس وکړي په ښه شکل باندې ګوري حسن حدیث ده که صحیح حدیث ده دی کوي د سره نو اودس دې وکړي په ښه شکل باندې له سره بیا دې له دغه نه وروسته دوه رکعته لمونځ کله چې دوه رکعته لمونځ وکړه اول دې ثنا ووایي د الله تسبیح دې ووایي سبحانک اللهم دا مې یو تسبیح ده سبحانک اللهم وبحمدک دا ده ثنا نو دا ثنا دې ووایي وروسته دې دوه رکعته لمونځ بیا دې درود ووایي د هغه نه وروسته بیا د درود نه وروسته دې دغه دعا وکړي حدیث کې راځي لا اله الا الله العظیم الکریم لا إله إلا الله العظيم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين دغه دعا دې وروسته له لمانځه نه ووایي الله تعالی به دې هغه حاجت درته کړي که یو بنده ته حاجت لري او که د الله دپاره د یو شي حاجت لري نو الله ته دې سوال وکړي الله تعالی به دې دا حاجت پوره کړي دې ته صلات حاجت وایي طالبانو نو حدیث کې راځي نو ځکه الله وایي تاسې استعانت په مانځه باندې وغواړئ که سخت در باندې تمامېږي وانها لکبیرة دغه مونځ سخت تمامېږي الا مګر سخت نه تمامېږي علی الخاشعین په هغو خلکو باندې چې له الله نه ډارېږي کوم خلک چې له الله نه ډارېږي په هغوی باندې دا مونځ سخت نه تمامېږي په نورو خلکو باندې دا مونځ سخت تمامېږي نو ګورئ دا د منافقینو خواص دي چې مانځه ته ځي جمع ته ځي
په تمامېږي مونږ ته چې درېږي ته ووایه بس ستا غر دې د سر له نیول کېږي هغه څوک چې الله نه ډارېږي هغه باندې دا سخت نه تمامېږي اسانه دی الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الله وي الذين دا خاشعين سيدي الله نداردون كي خلق سيدي الذين هغا خلق دي يظنون سيدي يقين لري ظن دلت فمانا دي يقين سردك گمان فمانا سردك سيدي يقين لري فدي بندي أنهم دوي ملاقو ربهم لخبل رب سر مخامخ كيلون كيدي وأنهم دوي إليه راجعون خبل رب تبو الدرزيجي فدي يقين سلري وأخاشر يا بني إسرائيل اذكروا فدي ركوع كي بيا الله بني إسرائيل تخطاب كي خطاب بني إسرائيل تبيا الله بني ركوع كي تكرار كر يوم صاحب روح المعاني كي هدف لدينا تأكيد ده دي تأكيد دي پاره تکرار كي يوم دویم دا د ګوري دویم دا دا وای اشاره دي ته د ای بني اسرائیلو کچيري تاسي دي اطاعت دي رسول الله نکوي دي ما دي هم نعمتونه وجنا اغه ما کوم نعمتونه در باندې کړی دي مخکینی دي غل وجنا تاسي اطاعت دي رسول الله نکوي خو دې لوجنه خو اطاعت وکي کنه سي نه په اخر کې ډیر عقاب له تاسو سره پیوسته سي لکه هغه ځینې آبای تاسو سي نعمتونه مې ورباندې کړي ول اقرار په هغو نه کړي الله شکرانګي ادا نه کړي تاسو آباو پلرونه مو هلاک کړل قسم قسم عذابونه مو پرې راوستل نو داسې نه تاسو باندې داسې عذابونه بیا راسي نو ګوري طالبانو علما وايي لدينا دار معلومه ولا علماء وايي لدينا دار معلومه ولا سترز دي وعظ او دي نصيحت درکې وعظ و نصيحت دي سچاته کاو اول هغه انعامات ورقيات کا یا خپل احسانات یا نور احسانات ورقيات کا خو هغه انعامات او احسانات باندې اقرار نه کوي بیا وعید او تذکر اوس په خبره باندې بیا وعید او تذکر سداسي بس نو الله وی یا بنی اسرائیل اید یعقوب علیہ السلام اولادی اذکروا دقیات کی نعمتی بما نعمتنا التي هر نعمتنا انعمت علیکم صفت آسمن دمی کری دی وانی زسیم فضلتکم تاسم بهتر گرزولی علی العالمین فعالمین دخپل زمانی من دمی بهتر گرزولی وی یعنی تاسم لرون مو دخپل زمانی سمر عالمین مخلوقات سی والفغم بهتر گرزولی وی ځکه په تاسو کې مې بادشاهان پیدا کړي ول په تاسو کې مې علما پیدا کړي او په تاسو کې مې انبیا پیدا کړي ول هغه نورو کې نه ول ګوري ورسته راځي ان شاء الله امام طنطاوي رحمه الله تفسير جواهر کې لیکي وای تقریبا على تراد يهود امپراتوري په یو وخت کې 300 کال غزولې و 300 کال د دوی لوی امپراتوري و انبیا راتلل علماء پکې ول دا الله څومره یو احسان ته ګوري واتقوا يوما لا تجزي ګوري علماء وايي امام قرطبي رحمه الله لیکي وايي دې آیات شان نزول داو يهودو ایمان نه راوړ يهودو د څه ګمان کوي زائد پروا نه کوي د قیامت په ورځ باندې به موږ په لرونو خو سیول انبیا ولکنه موږ خو د انبیا او اولاد یو نو هغوی به شفاعت و سفارش کی الله په حضور کې الله دې دوی دا خبره نه فکر لدین نه امید اسول صفات لرونه منازګین او لرونه شفاعت کی الله سوای یا واتقوا دار سی یوما دی عذاب دی هدی ورزن لا تجزی سینسی باروي یا بدلن سی ورکوي نفس مطلق نفس عن نفس لكافر نفس شيئا دي شيء دی قیامت په ورځ باندې مطلق نفس كافر نفس وي مسلمان نفس عن نفس لكافر نفس بدلن سي ورکوي شيئا دي شيء سيدي الله العذاب نه بچ ترجمان دسي
کیږي ښه طالبانو ځکه د کافر د نفس شفاعت نه کیږي هغه د کافر نفس شفاعت نه مؤمن کولی شي نه کافر کولی شي ولا يقبل نه به قبلیږي من حاله د نفسنا شفاعت من قبلیږي ولا يؤخذ نبا اخستل کیږي من حاله د کافر نفسنا عدل فدیه بن اخستل کیږي چې د فدیه په مقابل کې دوی د الله عذاب نه خلاصي ولا هم او نبوي ينصرون چې دوی سره کومک وکړي چې الله عذاب له دوی نه دفسي ګوري طالبانو صاحب روح المعاني لیکي وای معتزله ولدي آیات نه دلیل نیولای داسې شفاعت د اهل کبائر د پاره نسته څوک چې ګناه کبیره وکړي نو د دوی لپاره به شفاعت نه وي هېڅ کوم چې دوی شفاعت نشي کولی کبیره توبې نه مړ شي نه نبي شفاعت کولی شي نه ولي شفاعت کولی شي دې آیات نه معتزله دلیل نیولای خو ګوري موږ جواب کو یو خدا رسي دا آیات خو د کفارو په حق کې نازل شوی دی یو بغیر لدينا بالجواب دادا بغیر لدينا بالجواب دادا یو خدا دې کفار په حق کې راغلی سوي کنه دویم دادا وای شاید لدينا هغه ابتدایي حالت مراد وي په ابتدا کې چې کله حشو نشر وي سوال او حساب کتاب وي نو په هغه ابتدا په اول وخت کې څنګه کېږي په ابتدا په اول وخت کې د دې نفس شفاعت نه قبلېږي وروسته بیا نبي شفاعت کولی خو دریم جواب طالبانو دا ده ښه خبرم هماغه ده چې صحیح ده دلته خو د آیات مطلق راغلی چې یو نفس به د بل نفس شفاعت نه کوي که نه خو هغه ګناهګار مؤمنان د هغو سفارش به بیا کېږي نبي هم کولی شي عالم هم کولی شي شهید هم کولی شي د هغو سفارش کولی شي ځکه په ډېرو صحیح احادیثو چې عین علما وایي تواتر ته رسېدلي دي د هغو احادیثو په واسطه باندې تخصیص شوی دی دې آیات ډېر صحیح احادیث راغلي دي په دې باندې دلالت کوي چې شفاعت او سفارش به کېږي ګورې ښه د ګناهګارو مسلمانانو سفارش به بیا کېږي د قیامت په ورځ ځکه ګورئ علما وایي د یو آیات چې یو تخصیص وسي بیا نور تخصیص په دې کې راتلی شي د اصول فقه مسله خو په یاد ده که نه بیا په دې کې اختلاف تر څومره پورې تخصیص کېږي ځینې علما وایي چې درې افراد لاندې خاص تر هغو پورې تخصیص روا ده ځینې علما وایي چې یو فرد فارسي د اصول فقه مسله ده دلته هم طالب جانه دغسې ده قرآن کې الله تعالی وایي سیده ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له شفاعت ګټه نه کوي مګر هغه چاته چې الله اجازه ورکوي نو دې نه دا معلومه شوه چې سفارش ګټه کوي په هغه وخت کې چې الله اجازه ورکوي د الله د اجازې تخصیص وشو که نه نو چې یو وارې په شفاعت کې تخصیص راغی په نورو احادیث صحیحو باندې بیا نور تخصیص دې کېدی شي حتی په خبرې واحدې بیا تخصیص کېدی شي یو وارې تخصیص راغی خبره هم سم خلاص شو نو لنډې دا د ګناهګارو مؤمنانو شفاعت به د قیامت په ورځ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دا هغه نعمتونه ورته یادوي یو له هغو نعمتونو نه دا و په بني اسرائیلو چې الله کوم نعمت کړی و کله چې بني ګوري دا د فرعون د موسی علیه السلام قصه دا په قرآن کې څو ځای راغلي په یو ځای کې نه ده ذکر شوی بار راغلی ده ګورئ دلته یوه حصې الله اشاره کوي هغه غرق د فرعون همدغه غرق د فرعون وروسته بیا هم څو ځای راغلی خو دلته همدې حصې ته اشاره کوي کله چې الله تعالی اراده وکړه د هلاک د فرعون چې فرعون هلاک شي څو ظلمونه یې کړي چې کوي چې نه کوي او وروسته راځي کله چې الله تعالی د فرعون د هلاک اراده وکړله نو په دې وخت کې الله تعالی موسی علیه السلام ته امر وکړ چې ته د ما بندګان چې بني اسرائیل دي دا له مصر نه وباسه ځکه د بني اسرائیلو خو ایمان راوړی و په موسی علیه السلام باندې قبطیانو نه راوړه فرعونیان ته د ما بندګان له مصر نه وباسه ځکه په مصر کې دوی ظلمونه ورباندې کله چې دوی اراده وکړله موسی علیه السلام اراده وکړله امر یې وکړ خلکو ته
سګوري تاسو په خپل کورونو کې چراغونه همداسې بل پرېږدئ لګولي پرېږدئ ګولې نه کوي چې فرعونیان پوه نه سي هغوی داسې ګمان وکړي سړي کسې همدلته دي نو چراغونه یې لګولي پرېښودل له کورونه راووتل ټول کورونه راووتل نو له دغه نه مخکې وایي په بني اسرائیلو کې یو دوی د قبطیانو نه د دوی زنانو هغه زیورات راوړي د طلا زیورات نه دي دې ځای دغه په لاسو په دې پاسه دا زیورات بنګړي منګړي دا ځینې شیان دی راوړي ول نو دا د دوی سره پاتې ول که دغه هم ځان سره راواخیستل اته هم سره روان شول نو په دې وخت کې وایي ځینې مفسرین دا هم لیکي وایي شپه ولا حیران سول لاره ترېنه ورکه سوه موسی علیه الصلاة والسلام ویلي چې شي پاتې دي اسنان څه نافرماني سوې ده لاره ورکه سوه نه پیدا کېدله نو په دې وخت کې وایي ځینو خلکو وویلې ځینو مشرانو سپین ږیرو د بني اسرائیلو ویلې چې یوسف علیه السلام وصیت کړی و چې کله له مصر نه وتئ تاسې دي ما مړی هم له مصر نه وباسئ جسد ما جسد هم وباسئ نو هغه موسی علیه السلام امر وکړ چاته د یوسف علیه السلام جسد معلوم ده کوم چې کې د قبر نو وایي چاته نو معلومې وې زړې ښځې ویلې چې ما ته معلوم ده خو په دې شرط یې درښیم چې ما ته به باسې کومه خبره درته کوله کوم سوال مې چې در نور کومه غوښتنه هغه به نه راځي موسی علیه السلام ورته ویل وایي زه خپل رب ته سوال رب ته مې وایم نو الله ته چې سوال وکړ یعنې رب مې راوکړي الله ورته ویلي چې ورسره ویمه نه خبره نو وایي صحیح ده نو دې زړې ښځې وایي ورته وویلې چې یو دا ده چې زما شفاعت به کوي او بل به د قیامت په ورځ باندې به هغه کوم جي کې چې ته اوسېږي الله ته به سوال کوي چې ما هم د تا سره په جنت کې واوسې نو وایي صحیح ده بیا وایي د نیل سیند په غاړه باندې یا د ځینې علما وایي د دې په منځ کې د یوسف علیه السلام قبر موجود و الله ته سوال وکړو اوبه سره لرې سو یوسف علیه السلام جسد یې راوویست دغه هم ځان سره بار نو کله چې روان سول نو په دې وخت کې فرعونیان هم خبر سول فرعونیان وویلې امر یې وکړه فرعون چې مه پسې ورځئ تر څو پورې چې سبایي نه یې سوي د سبایي علامه دا ده چې کله به چرګانو اوازونه وکړل وایي تر څو چې چرګانو اوازونه نه یې کړي معنا سبایي نه دی راختلي مه پسې ورځئ نو هغه په دغه ورځ باندې بیخي چرګانو اوازونه نه کول بیا په دوی کې وایي د دوی واړه ماشومان ځینې مړه سول الله تعالی دا مړي پکې وکړل دوی وایي په هغو باندې مصروفه سول هغو خولو باندې مصروفه سول بس موسی علیه السلام پرې ویر سو اتې وروسته پسې راغله نو موسی علیه السلام چې وشات ووایي د خپل لښکر او مخکې چې هارون علیه السلام لېږلی دي مسؤلیت د موسی علیه السلام و که نه امیر دی و قمندان دی و نو ځکه دی شاته پسې روان هارون علیه السلام مخ ته تر دې پورې چې کله دغه دریاب ته ورسېدل دریاب نیل سیند یا بحر قلزم چې ورته وایي ځینې علما وایي دې چې کله ورسېدل نو شاته د هغه لښکر هم راورسېدل د موسی علیه د فرعونیانو نو بني اسرائیل بیا ودار سو سترګې نیغې راوختلې که هله وایي ګیرې کړو دوی باندې په تیار ډارې کوي ګورئ بني اسرائیلو باندې فرعونیانو تیار ډارې کوي نو اوس بیا سترګې نیغې راووتې چې داسې نه وي هغه د ګیرې کړو موسی علیه السلام ورته ویلې ان معي ربي سيهدين ما سره مې رب د ما ته به لاره کوي خفه کېږئ مه ورخطا کېږئ مه نو بس الله تعالی امر ورته وکړ چې دغه د نیل دریاب چې کوم دی یا بحر قلزم په دې کې لکړه ووهه نو بني اسرائیل 12 قبیلې وې 600,000 خلک ول معنا 6 لکه کله چې دوی مصر ته تلل د یوسف علیه السلام په وخت کې کله چې یوسف علیه السلام په وخت کې مصر تلل وایي په هغه وخت کې 2 نفره ول اوس ډېر سوي ول تقریبا 6 لکه کسان ول نو 12 قبیلې ول دا کله چې په دې دریاب کې لکړه
لارې په دریاب کې جوړه چونکې دا خو خټې وه له پاسه لمر الله راښکته کړه وړانګې یې تېزې کړلې نو دغه ځای وچ شو په ډېر لږ وخت کې دا وچ شو نو علما وایي هغه کومه ځمکه ده چې یو ورې لمر پرې لګېدلی ده بیا بیخي په ده لمر هم نه ده لګېدلی تر قیامته به بیا پرې لګېږي هم نه هغه دغه د نیل دریاب یا د قلزم د سیند هغه ځمکه چې یو ورې لمر پرې ولګېده لارې پرې جوړې شوې بیا نسته کړي او معما د علما ذکر کوي نو وایي کله چې 12 لارې پکې جوړې شوې دا بني اسرائیل خو ډېر چونجن خلک وو چونچي لټول فارسي کې لکه پښتانه تارې طالبانو ته هغه شي کې چونچي لټول دوی هم هغه شي کې چونچي لټول نو دې بني اسرائیلو چې کله په دې لارو باندې ورګډ شول نو دوی ګمان کوي چې لکه چې نور خلک د موږ نه غرق شول ځکه دا اوبه وایي داسې ودرېدې لکه غرونه یو طرف ته هم دومره اوبه ولاړې لکه غر جګ جګ لکه غونډۍ دا بل طرف ته نو په دې لاره کې چې ورګډ څوک چې په یوه لاره تللي څوک چې په بله لاره نور نه ورته ښکارېدل دوی داسې ګمان وکړه چې لکه چې نور دریاب کې غرق شول نو تشویش ورته پیدا شو الله بیا دومره احسان ورباندې وکړه دغه د دوی منځ کې د دې اوبو دیوالونه چې ول په دوی کې کوبې او کړکۍ ورته پیدا کړې یو بل ورته ښکارېدل چې دوی درېیم ډاډه چې له دې جنې څخه تېر شول کله چې موسی علیه السلام سره خپل قوم لښکر له دې جنې څخه تېر شو چې کله فرعونیان راورسېدل نو فرعون په خپل غرور کې ده په خپل کبر کې ده ځان ورته هماغسې ښکاري هماسې خدای ورته ښکاري ځان وایي وم لیده دما خدای هم ولیده چې اوبه درته دریاب لاره درکړله ګورې طالبانو یوه خبره د سره واورئ ښه تاسې ته به هم دا سوال پیدا کړي چې آیا په دې قوم کې دومره هوښیار سړی نه و چې په دې باندې پوه شي چې دا خدای ده که نه ده دا سوال سړي ته پیدا کېږي په دې قوم د فرعون کې دومره هوښیار سړی نه و چې ده په دې چلو په دې شیانو باندې پوه نه شي ولې نه و خو طالبانو یو ډار ډېر بد شي بل پیسې ډېر بد شي ول تاسې په معاصر وخت کې داسې فکر وکړئ په دنیا کې داسې یو هوښیار حکمران نشته چې امریکایانو ته جواب ورکړي جو بایډن ته جواب ورکړي ناټو ته جواب ورکړي خو څوک یې ورکوي بیا اسلامي نظام د بیا امارت اسلامي څوک نیغه خبره ورته کوي ولې نه پوهېږي په دې باندې دوی پوهېږي که نه ما ته ډار پیسې دا ډېر بد شی دی طالبانو کله کله چې دا باطل خلک داسې خوی لري که درته ووایي چې دا دیوال نه ده دا تیږه ده که درته ووایي چې دا دیوال نه ده دا بل شی ده هغه مو سره سر ګوري چې ګوري اختیار پسې وجه دا یې ګوري که نو د فرعون قوم هم په دې پوهېده خو بس وایي وملیده ما خدای ولیده چې لار یې راکړه نو د فرعون موږ چې هسې کوم په دې باندې سپور دا ترهېده ډارېده نه ورته دلته نه ورته ډارېده نه ور داخلېده نو الله تعالی یوه اسپه راولېږله د جبریل امین په واسطه هغه اسپه یې مخ ته ودروله منځ د دریاب ته کله چې هغه ولیده نو د اسپ پسې ورغی چې اسپ پسې ورغی کله چې اخر د لښکر هم په دې کې داخل شو مکمل ټول لښکر راوتی چې اخر د لښکر هم په دې کې داخل شو اول راوتلی نو الله دریاب ته امر وکړ کله چې فرعون پوه شو چې ولا بس نور خو غرقېږم نو په دې وخت کې ویلې آمنت برب هارون و موسی ما ایمان راوړی نو اراده یې وه ځینې مفسرین خو دا لیکي وایي دا ایمان نه قبلېږي ځکه دا د غرغرې په حالت کې د کله چې روح ستوني ته نور راورسېږي دې وخت ایمان نه قبلېږي اسرائیل علیه السلام ورته حاضر وو ځینې علما وایي جبریل امین راغی دا د فرعون په خوله کې خټه ورتخته کړه چې دا کلمه هم ورباندې بنده کړي داسې نه وي چې په دې وخت کې د الله رحمت ورورسېږي ځکه د ده ډېر قهر ورته راغلی نو الله هلاک نو دغه قصې ته اشاره کوي دا څومره نعمت الله درباندې وکړ وإذ یادکه هغه وخت فرقنا بكم البحر چې تاسو ته مو دریاب وچو فانجیناکم تاسو ته مو نجات درکړ واغرقنا آل فرعون د فرعون آل چې و هغه مو غرق په دریاب کې وانتم تنظرون حال دا د تاسو ورته کتل نو بیا وایي دو خلکو بني اسرائیلو نه منله دومره ډاډه سوي ول بني اسرائیلو نه منله چې فرعون به غرق وي لکه د افغانستان ضعیف مسلمان
مسلمانان هغه مؤمنان چې ضعیف ایمانونه به ولولو که ځینې علما ول دوی ویل هو امریکایان چې له افغانستان وځي ډار کړي ول کنه نو داسې بني اسرائیل هم فرعون نه دغه سوی ډارېدل ډېر ډار مې دا خبره کوله دومره ډار کړي چې ان بعد له مرګ هم ترې ډارېدل ډار هم ډېر بد شي بعد له مرګ هم ډار کړي ول دا خلک نو الله تعالی د موسی علیه د فرعون جسد دی اوبو سر ته راوړه داسې په اوبو کې تاوېده هغه اوبه یو چې داسې تاوېږي مدورې غوندې که نه او داسې ګرداب غوندې دي اوبو نو په دې کې داسې تاوېده راتاوېده ټول ولې داسې دا فرعون دریاب څنګه ترې راوغورځاوه نو الله وایي واغرقنا آل فرعون هدې فرعون آل مغرق وانتم تنظرون الله ورته کتل وانتم تنظرون تاسې ورته کتل لیدل مو په خپلو سترګو چې دا دریاب ورباندې راغی نو علما وایي فرعون سیو علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقي رحمه الله تفسیر ابن کثیر کې لیکي شپږ جلدونو کې د قرآن تفسیر د ډېر ښه تفسیر ده که شافعي مذهب ولا عالم ده ډېر معتمد تفسیر ده نو دی په دې تفسیر کې لیکي وایي دغه فرعون سیو دا له هغې خاصې اولادې د عملیق ابن الاولاد ابن ارم ابن سام ابن نوح په دې اولاده کې دی راته دا فرعون عملیق ابن الاولاد ابن ارم ابن سام ابن نوح یعنې دا نسب د سلسله د نسب دي او کنیه ابو مره ولد دی فرعون ابو مره د کنیه ولا نو اصل کې وای دا د فارس نه دا فارسی زبان او فارسی به ویلې نو اصلا وای د دې جو دا فرعون خو بیا را نقل سوي ول مصر ته د اصفهان له قبیلې نو قبیله اصفهان نومېده نو اصل کې فارسی زبان دا فرعون نو علما وایي دا فرعون ولې ورته وایي دي فرعون اصلي نوم مسعد ابن ريان دي فرعون اصلي نوم مسعد ابن ريان خو صاحب دي روح المعاني شهاب الدين آلوسی لیکلي دي په تفسیر روح المعاني کې هر هغه څوک چې هغه به د مصر بادشاه او هغه ته بېدانونکی فرعون هر څوک به چې د مصر بادشاه او هغه باندې بېنوم فرعون کېفاده لکه د فارس د بادشاهانو فارس کې به هر بادشاه چې په هغه باندې بېنوم کېفاده کسرا روم اوسنی نوم یې ایټالیا ده ګورې ښه دا د روم هر بادشاه به چې هغه ته به قیصر ویلې په دغه وخت کې د فارس هر بادشاه به چې هغه ته به کسرا ویلې ګورې د حبشي هر بادشاه به چې هغه ته به نجاشي ویلې د یمن هر بادشاه به چې هغه ته به تباع ویلې نو داسې ځینې خاصې اصطلاحګانې په دوی کې مشهورې وې نو دا فرعون د مصر بادشاه لکه رئیس جمهور چې ورته وایي دي که نه فکر خو نه خبرې ته یا یو بل نوم ورته اخلي شاوخوا نو دا فرعون علما وایي غیر منصرف ده یو علامات ته پکې یو عجمه ده یو عجمي نوم ده یو علامات ده نو دا فرعون غیر منصرف ده نو ځکه من آل فرعون آل مضاف د فرعون ته فکر خو نه خبرې ته خو مجرور نه ده غیر منصرف نو ځکه وایي یو آیات مونږ تاسې نه پاتې شو که نه طالبانو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ در په یاد کې هغه وخت چې نجات مو درکړه تاسې ته له آل فرعون نه مو نجات درکړه داسې آل فرعون یسومونکم سوء العذاب چې تاسې به ته به رساو سوء العذاب سخت عذاب به درته رساو داسې سخت عذاب به درته رساو یذبحون ابناءکم علالول به د تاسو زمن د تاسو زمن به علالول د دوی زمن یې ځکه علالول فرعون خوب لیدلی یو فرعون داسې خوب لیدلی یو چې یو خوب یې لیدلی هغه خوب یې چې کله کاهنانو ته وویلې هغوی وویلې چې بني اسرائیلو کې به داسې یو ماشوم پیدا کېږي چې هغه به یې تا د
بادشاهي ختموي دا خدای به ختمي در نو دوی خو لیدلی چې بني اسرائیل طرف نه یو بور راسي یا یو باد راسي زموږ په طرف باندې نو چې کله دوی دا خوب ولید نو هغه ته سوتلی هغه دا خبره نو په دې وخت کې بني اسرائیل سیدا خبره سو بني اسرائیل سره حسد پیدا سي کله کې نو سره پیدا سول نو دي دوی ماشومان به حلالول ژوندي ماشومان به صفات پیدا سول په بني اسرائیل کې حلالول به خزي به پرې خو دي نران الکان به حلالول تر دې پورې او یا زره ماشومان به بني اسرائیل حلال بیسیکلی ډیر ماشومان حلال کړل ډیر حلال کړل نو په دې وخت کې وایي خلکو شکایت وکړ بني اسرائیلو چې موږ نسل دې ټول را ختم کړ نو هغوی راجګ سول یو کال به حلالول بل کال به نه حلالول حق به ورکړه یا الله عجیب قانون کوم کال چې ماشومان حلالول په همغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شو همغه کوم کال چې حلالول په همغه کال الله پیدا کړ ان الله خپل خدای ورکو د څنګه ده کیږي کنه کیږي په همغه کال پیدا کړ او د فرعون په کور کې بیا لوی هم کې ګورې کیسه وستره نو ځکه الله وایي یسومونکم سوء العذاب تاسو ته رساو سوء العذاب سخت عذاب به تاسو ته رساو یذبحون ابناءکم تاسو زمن به علالول ويستحيون نساءکم تاسو کذب به پرې وای بني اسرائیل دا فرعون لدین ډیر کار اخیست ځکه یسومونکم سوء العذاب سخت عذاب به ترساو خپل خادمان جوړ کړي ول قسم تکالیف ورباندې راوستل یو قسم دې لپاره مقرر کړي ول چې دوی بناګانې به کولې مفت باندې به بنا به ورته جوړولې ګلکاریانې به ورته کولې یو قسم دې بعض خلک د بني اسرائیل دې لپاره مقرر کړي چې دوی پټیان به کړل زرع بعضې به د دې لپاره مقرر کړي چې دوی خدمت به کوو پیسې هم نه ورکولې مفت دغسې ورباندې کول په زوره دا ټول خو چا بهسې کار نسه کوه یا به سپین ږیری یا به بل یا به زنانه وه هر رقم چې یو کار بهسې نسه کوي په هغو باندې به جزیه مقررول چې ته به دومره نوم او هره ورځ به یې بېله بېله جزیه ترېنه اخیستې د غروب د شمس نه مخکې ما ته به جزیه راکړې لمر چې لوېدلی نه وي مخکې نه به ما نه جزیه راکړې نو داسې لوی ظلمونه ورباندې کوو که چا باور نه کړي لوېدلی نه مخکې مړ کوو او ښځو ته به خاص قسمونه سپارلي ول وبدل جامې به یې وبدلې نورې دا کرتۍ مرتۍ شیان به یې جوړول دا به یې وبدلې دا به یې وکړل ټول کارونه یې په دوی کې ولنډېده دوی به مفته ګرځېدل ځکه وایي که الله وی وفي ذلكم بدغك لتاس لپاره بلاء یو امتحان من ربكم دی رب طرفنا عظیم لوی امتحان نقول علماء لیکي وای دوی د کاهنانو په خبرو باندې اعتبار کاوه خو د فرعون دومره احمقتوب سره د دوی دومره د لوی عقل داوی کولې خو د دومره احمقتوب که چیرې دغه کاهن چې دی دا خبره کړې دی به یا رښتیا وایي یا به دروغ وایي که دغه کاهن رښتیا وایي یعنې د ده په نیز باندې دغه کاهن رښتیا وایي دی تصدیق کوي نو بیا قتل څه فایده کوله نو بیا خو ضرور پیدا کېږي که نه او که د ده په نیز باندې کاهن دروغجن و نو بیا خو ماشوم نه پیدا کېږي نو بیا شته قتل کوه نو دا به د دې احمقتوب نه کوله دا مړ کول نو ځکه وایي وایي در په یاد کې هغه وخت فرقنا بکم البحر چې تاسو باندې مو بحر وچو فانجیناکم تاسو ته مو نجات درکړه قصه مو ذکر کړ طالبانو که نه واغرقنا آل فرعون او غرق د فرعون آل وانتم تنظرون حال دا د تاسو کتل په سترګو باندې وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ګورې
دوی طالبانو علماء وايي کله چې بني اسرائیل د دې جنر اخلاص ول فرعون هلته ولیدو چې فرعون غرق شو په دریاب کې چې کله بني اسرائیل را خلاص ول فرعون ولیدو چې فرعون په دریاب کې غرق شو نو په دې وخت کې وايي نو کله چې فرعون ولیدو چې فرعون په دریاب کې غرق شو نو په لاره باندې تیریږي او قوم ولیدو چې یهودي خو سکي عبادت کوي نو دوی څه ورته وایي موسی علیه السلام وایي دوی ګوره د یو خدای عبادت کوي موسی علیه السلام هم ته د یو خدای وټاکي چې عبادت کوي موسی علیه السلام ته غوسه شو قوم وایي ولې نه شرمېږئ تاسې لږ مخکې مو ولیدل چې په همدې بتپرستۍ باندې الله فرعون غرق کړ تاسې بیا د دې بوتانو د دې بتپرستیانو ته معنا کوئ خو خیر کله چې لاړل نو دوی غوښتنه وکړه موسی علیه السلام ته یې وویلې چې موږ ته خو یو شریعت راوړه چې موږ په هغه باندې عمل وکړو یو شریعت خو راوړه موږ ته چې موږ په هغه شریعت باندې عمل وکړو نو موسی علیه السلام لاړ الله ته ورغی چې الله سره خبرې وکړي او دوی ته کتاب راوړي نو تورې سینا یې چې ورته ویلې کوه طور چې موږ تاسې ورته وایي که نو طور غیر اصل د دې دا غر په سینا کې و سینا د دې جنوب ده طور په سریانۍ ژبه کې غر ته وایي معنا د سینا غر په سینا کې یو غر موسی علیه السلام به ته هلته به الله سره خبرې کولې هلته به عبادت هم کاوه دې غره ته لاړه چې الله سره خبرې وکړي او الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ورکړي دې خلکو ته یو دین راوړي نو دته الله وحی وکړه چې ما سره خبرې کوي مخکې له مخکې به 10 ورځې روزه نیسي ګورې وروسته هم دا قرآن کې راځي خو چې ما درته امر وکړه بیا به روزه ماتې د 10 ورځې روزه ونیوله الله له امر نه مخکې د روزه ماته کړله نو بیا الله د هغې د کفارې دپاره 40 شپې روزه مقرره کړه 10 شپې نوره ونیوله نو بعد د 10 شپو نه دغه 40 شپې هلته تېرې کړې الله سره خبرې وکړې بیا تورات ورته الله ورکړه هغه یې قوم ته راوړ کله چې تورات قوم ته راوړ موسی علیه السلام د همغه جګ یو تورې سینا کې یو چې په دې وخت کې یو کس سامري و په دې بني اسرائیلو کې و سامري و دا اصلا منافق خو ځان په مسلمان وهلی و چې زه ولا مسلمان یم خو په حقیقت کې مسلمان نه و چې یو منافق و کافر و نو اوس ښه طالبانو خو خیر بنا بر هر صورت هغه کوم زیوراتې چې وې چې ما درته ویلي بني اسرائیلو کې واده وکړه هغه زیوراتې چې راوړې وې هغه یې ټول راټولې کړې وایي دا تاسې راټول کړئ رایې وړئ وایي دا وایي امانت دي دا به دلته کېږدو موسی علیه السلام چې راغی دا به ورته وښیي چې هغه هر څه قسمه فیصله وکړه ځینې روایتو کې راځي دا هارون علیه السلام راټول کړو هارون علیه السلام یې دلته رئیس نائب مقرر کړی موسی علیه السلام کله چې ده دا شیان راټول کړل نو په یو جي کې واچول دی یې ویلې کړل له دې نه یو خوسکی جوړ کړ خوسکی جوړ کړ قرآن کې راځي له خوار د خوسکي لپاره آواز دې کې د علماو زښت ډېر اختلاف وروسته هم دا راځي دا خوسکی څه رقم خوسکی ځینو مفسرین خو دا وایي کله چې جبریل علیه السلام موسی علیه السلام پسې راغی نو جبریل علیه السلام په کوم اسب باندې سپورو نو دې ته فرس الحیات وایي ویلې نو وایي داسې کله قدم کېښواده نو د قدم لاندې کومه خاوره سې وه کله به چې اس قدم جګ کړ نو هغې کې به ګیا راشنه شوه دوی پوه چې په دې کې کار نو خاوره یې راواخیستله دی وایي د خوسکي په خوله کې وراچوله نو خوسکی ژوندی څوک دا خبره ځینې مفسرین وایي نه مختلف روایتونه د وروسته هم راځي دی وایي یو قسم جوړ کړه په دې کې سوري وکړل سوري پکې وکړل کله چې به وایي شمال لګېده داسې اواز به وته لکه خوسکی چې بغاره کوي دغه عقل ته لږ نږدې خبره ده طالبانو هسې مختلف اقوال راغلي دي خیر بنا بر هغه ویلي چې اوه موسی علیه السلام خو خدای ورکړی دی دغه د خدای شروع کړي عبادت بس
بس دي بیا قرآن شروع شو بس عبادت شروع مكلس موسى عليه السلام را قوم يريدوا وسط القرآن كي سارا جي هارون عليه السلام اللي جري ونياو قوم دي ولد سكر وهو دي ما خبرنا لا كسب وسط مدر خبرك الله شاركي وإيد دربيات كهذا وقت وعدنا موسى سبحانه وعده بكره موسى عليه السلام سرى 40 ليلة تلويش به توري سيناء كم تلويش به وعده سرى بكره لا نقلت تلويش به تيري كري دير سورسي دي ذو القعدة تيري كري لاس دي ذو الحجة دير سورسي دي ذو القعدة تيري بيروزيني ولا لاس دي ذو الحجة ولا زي تيري كل تلويش ثم اتخذتم العجل تاسب يهون يوم سكاي بخداي بندي من بعده ورست لدينا وانتم ظالمون تاسب يزان سر ظلم كبدي بندي تاسب ظالمان وي ثم عفونا عنكم وي بيا من عفو كل تاسب من بعد ذلك لدينا ورست موسى عليه الصلاه والسلام الله تسواب الله ورتي بدي شان بندي دي توبه قبلو سي دوی خپل منځو کې قتال نو دوی وای لری دشت تلال په ګوندو باندې اتی سره کېناستل امر ورته دغه څه توبه نه قبلې تر څو پرې یو بل بل نه کی ګوندو باندې یو بل ته مخامخ کېناستل ټول سره دی یو بل بل کوي هل دې څه کړو او کته یو طرف په پلار نه سبل طرف ته وزوي ناس کنه اسه خلک بناس خپل خپلوان وزوي نه کې دی یو بل باندې موسی عليه السلام ته دا خو زره نه کېږي چې پلار راځي وزوي وارو وزوي راځي الله تیرے الله وريز نگران نازل کړي او یو بل نه کې زندر یو بل څخه تدبیر مرسل تقریبا اویا زرا یا کم زیات موسی علیہ السلام الله تعالی یا الله قوم ټول هلاک قوم ټول هلاک نو الله تعالی دې توبه حضرت علي سے ابن نقل ده حدیث نقل سوای وکړه سي موسی علیہ السلام الله تعالی چې الله هلاك سو والله ورتي سي اي خو کدي نه سي قاتل مقتول واړه ته شهید مرتبه ورکه معنا جانته وي اتوک صفات سي هو عفو دي نو ما فاكر وخار سبيل قتل قرم سبيل خلق مرسول بس الله تسمى عليه السلام سؤال كسيني فات سؤال او زيني مرسول الله يتوب قبول لك نزكى الله ثم عفونا عنكم يا معفو كل داشر من بعد ذلك الذين وستا لعلكم تشكرون دي لپاره ستاسو شکر وباس وإذ در بیات کې هغه وخت اتینا موسی الكتاب سیمونږ ورک موسی علیه السلام ته کتاب ورک سره کتاب ورک والفرقان په داسې حالت کې د حق او د باطل په منځ کې جدا کوونکی شغه تورات لعلكم تهتدون دې لپاره ستاسو هدایت حاصل کړئ وإذ يادك اي محمد هغه وخت یا د پیات کې بني اسرائیل هغه احسان چې په تاسو باندې الله کړی ګوري دا ټول انعامات ذکر یو انعام دا وګوري کنه سيدي فرعون ظلمونو نجات ده بل انعام دا فرعون مغاد ګوري کنه بل انعام دا الله وایي ستاسو خو سکه په خدای باندې موږ عفو درته وکړي څلورم انعام دا کتاب مدار ګوري کنه پنځم انعام الله ورتوایي وإذ در بیات کې هغه وخت قال موسى سي موسى عليه الصلاه والسلام ویلي لقومه خپل قوم ته د امر د خصوصي قصه کې وای موسی ته ولي موسی وای دا هم ګوري طالبانو عجمي لفظ ذکر غیر مسلط روح المعاني ويو عجماله کې یو علامه ده عجمي لفظ په عبراني ژبه کې وای مو په معنا دي ابو سره دي صا په معنا دي ونی سره دي ابن جوزي رحمه الله په تفسیر زاد المسیر کې لیکي وای په عبراني ژبه کې مو په معنا دي ونی سره ابو سره صا په معنا دي ونی سره موسی عليه السلام څخه کله پیدا شو دی ونی دی ابو قات کې صندوق سره ونی فتکنه څنګه کې قانوني کې پیدا هغه څه یو څه قرآن کې راځي ما شاء الله موسی عليه السلام خپل قوم ته ویل اے قوم دي ما انکم تاسس ظلمتم ظلم وکړی انفسکم خپل ځانونو سره باتخاذکم العجل فنیول دي تاسو سکای مو خدای ونیو فتوبوا الى بارئکم تاسو توبه وباسئ الى بارئکم رب ته توبه وباسئ خپل خالق ته توبه وباسئ فاقتلوا انفسکم تاسو ځانونو وزنئ ذلكم خير لكم دا وزر دي تاسو لپاره بهتر او عند بارئکم فنیز دی رب
فتاب علیکم الله رجوع باندې رحمت پتا سي باندې وکړه ورسته ارتداد دې تاسو توبه قبول کړه انه بشک الله سي هو التواب توبه قبول کې د الرحیم رحم ولا نو کله سي بس توبه قبول اسوره نوس موسی علیہ السلام اراده وکړه چې خپل قوم نه څو مشران ځان سره ټول کې بوې زی التا توري سینا تلار سي او الته الله عذر وغواړي کنه چې ما قوم د څه عبادت کړه نو وی ته ورته ویلې چې تاسو روزه ونیسئ ځانونه پاک کړئ بس رب ته ورځو هلته د رب سره خبرې وکړو نو چې کله توري سینا ته اول موسی علیه السلام داخل شو نو دلته وریځه راغله وریځه سره راغله نو موسی علیه السلام او دا قوم ټول په وریځه کې پټ شو کله چې په وریځه کې پټ شو نو په دې وخت کې وای موسی علیه السلام به رب سره خبرې کولې الهي وړانګه به ورباندې راخپره سوله بیا به وایي چا نه سو ورته کتای موسی علیه السلام خو چونکې هغه د رب موسی علیه السلام دوی نه غالب وو خو هغه د رب خبرې د قوم اورېدې کله چې الله سره خبرې خلاصې شوې او یا نفر د خپل قوم مشران ټول کړي ول نو چې کله خبرې خلاصې شوې د الله سره نو بیا چې موسی علیه السلام راغی راودوی چې نه دغسې خو زمونږ تر څو پورې چې رب موږ خپل ځان راوړو بني اسرائیل بیا یې ناشکري چې کله دا خبره وکړه الله تعالی په دوی باندې صاعقه او تندر راوورځه او دا ټول یې مړه کړه ټول مړه شول بل آیات کې راځي خاوند موسی علیه السلام دا ټول مړه شول نو بیا موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ ای الله دا بني اسرائیل ډېر بهتاني قوم دا هلته به وایي چې موږ مشران یې ټول کړل دې مړه کړل الله ته سوال وکړ الله بیا یو ټول راژوندي الله وایي دا احسان درته یاد وإذ در پیاد کې هغه وخت قلتم چې تاسو ویلي یا موسی علیه السلام لن نؤمن هیڅ کله موږ تصدیق نه کوو لکه تعالی رایې ته خبرو حتی نرى الله جهرة تر دې پورې چې موږ ووینو الله تعالی جهرة یعنې مخامخ فأخذتكم الصاعقة تاسې تندر ونیولې بیا وأنتم تنظرون او حال د تاسې ثم بعثناكم بیا مراپور تکړی من بعد موتکم وروسته له مرګ نه وروسته له مړه کېدلو نه بیا مراجعه کړئ لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسې شکر وباسئ وظللنا علیکم الغمام نو بیا ګورئ د دوی د دومره ناشکرۍ په وجه الله تعالی دوی په یوې دښته کې را ایسار کړل ډېرې ناشکرۍ کولې د تیه په نامه یوه دښته وه په دې دښته کې الله را ایسار کړل نو عمل ته به دوی ول خو بیا سره له دې چې په دې دښته کې الله را ایسار کړل وچه خالص دښته وه الله په دې دښته کې احسانات ورباندې وکړل هغه احسانات دا و چې د دوی خو په دې دښته کې ګرمي کې د موسی علیه السلام ته شکایت وکړه الله تعالی سپینه نرۍ وریځه ورباندې راوستله دا وریځه به دوی باندې سوری کوه د شپې له طرف نه به همداسې د دې وریځې نه داسې اوږدې رڼاګانې لکه د پایې په شکل باندې علما وایي دا به د شپې له طرف نه دوی ته رڼاوې کوله په دې شپه کې بیا د دوی لپاره اوبه نه ولې نو الله تعالی خیره خبره بیا وروسته کوو د اوبو خبره نو بیا د دوی لپاره خوراک نه و نو الله تعالی په دوی باندې من السلوا را نازل کړ من السلوا د دوی لپاره الله تعالی را نازل کړ او د هغې تفصیل وروسته کوو اوبه د دوی لپاره نبي موسی علیه السلام نه سوال وکړ دلته یوه تیږه وه څلور کونجې درلودل نو موسی علیه السلام ته سوال وکړ نو الله تعالی امر ته وکړ چې تیږه په لکړه ووهه کله چې تیږه په لکړه ووهله تقریبا هر طرف نه چینې را روانې شوې درې چینې له هر طرف نه را روانې شوې نو بس دوه لوګونه وو چې کله به یې سره تیږه وایبار کړله په یو شي باندې بیا به یې اوبه نه ترتلې او چې کله به یې کېښوده اوبه ترتلې الله اوبه هم ورکړې الله خوراک الله وایي دغه احسانات ورته وکړل ولې دا د تیه په دښته کې ولې دوی را ایسار کړه الله ناشکریانې یې وکړې یو د هغو نه دا و الله امر ورته وکړ چې تاسې بیت المقدس ته داخل سئ دا فتحه کوي نورتي دلته یو ظالم قوم اوسېدل په بیت المقدس کې تاسې له هغو نه دا خلاص کړئ دوی چې کله هغو ته وکتل چې ولا هغه غټ دي نو هغو د قتال نه انکار وکړي چې موږ له هغو سره قتال نه نو ځکه په تیه دښته کې الله را ایسار کړ سورت مایده کې شپږمه سپاره کې د دې قصه بیا راځي یتیهون فی الارض
په دې کې دا بحث راځي هغه 12 نفر چې موسی علیه السلام وټاکل دې لپاره چې قوم احوال راوړي چې دا سره کوم قوم ده نو اقصى بنور په دې کې نو الله وی وظللنا من بیا سوره علیکم فتاسبني الغمام دی وريزي وانزلنا من نازل کړ علیکم فتاسبني المن والسلوى من سلوى من علماء وی ترنجبی من اصلا وی ترنجبی تقولي صاحب روح المعاني لكلي يا بغير الاغنى خطيب بغدادي سي تفسير سراج المنير كليكي واي دا ترنجبي واي دا دس يو شي ول سدا مشابه ول صمغ سره صمغ كنت ويا قوم بندي سيدي غسر مشابهات ودو خدير فاغول لك ترش بخون حوار فاغول غسر ترشوالي تفاعل غدوال او للسبعين ولي ايتر مره خطلو پوري په دغه وخت کې وایدار نازلېدل لکه شګناب سره نازلېږي په دې شکل صاحب دي سراج المنير ولا وايي خطيب بغدادي سي وایدا په ونه باندې را نازلېږي خو خیر دي افتي پورس باندې وایدا بیا نه را نازلېدل دي افتي پورس باندې را نازلېدل دوی ته امر دي ذخیره کول نو ذخیره کوي به نه خوري به روزمره یو به جمعې پورس باندې ذخیره کوي چې دي افتي پورس را نازلېدل نه پورس باندې نو الله تعالی داود من دي توي والسلوى سلوى ګوري مرزان توي مرغان دا باندې را نازلېدل یا علماء وي سلوى مرغان ول واړه کله به سبای دوی راځي دا مرغان به الله باندې را نازل کړي او هغه به دوی راګیر کړل على الاول به په خول به یا علماء وي خپل باندې په خور باندې را نازلېدل الله دې احسان وکړي نو الله امر تکړه چې هر کس به دی وی پیمانه په اندازه باندې اجر اخلي الله امر کړی چې هر کس به دی وی پیمانه په اندازه باندې سلوار من راځي نو الله وايي من نازل کړ تاسو باندې من او سلوا د مرغان چې د تاسو کول یا ته په خو یا په خو الله دې کلو خوري من طيبات له حلالات وما رزقناكم سمك تاسو حلالات دغونه خوراک کوي وما ظلمونا الله ويقول مسر ظلم ونکړ ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن دوی خپل ځانونو سره ظلم وکړ ځکه چې الله تعالی د نعمتونو ناشکري کوي خپل ځانونو سره خپل ظلم وکړ موږ سره ظلم وکړ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدوا وادخلوا الباب سجدا غوري اما نعمت القياده دي غوري دي تقديم وتاخير ده دا دي ته پداشت کی سي الله تعالی را ایثار کړل هغه مستر ایثار کړل دي ته پداشت کی سي الله دوی را ایثار کړل مستر ایثار کړل خو مخکې له الله تعالی امر تکړیو سي تاسو jihad تلاړ سي ما ورته ویلې مصر د سکل اخلاص ول دا خبر اخلاص سي فرعون الله کله ورته سي مقدس تور سي جهاد کی د جهاد نه انکار وکړ دې هغه قصه کوي دا ته چې خروج سره اساس احسانات خروج ته وصول دا مخکې دا تقدیم او تاخير د پدې کې واذ یادک هغه وخت ای محمد والناس من دور بني اسرائيل تا ودخلوا هذه القريه داخل سي تاسو د ذکر چې بیت المقدس دا یا علماء اريحا دا اريحا موس په فلسطین حدود کې راځي فكلوا منها تاس خوراکو کې لدی اريحان یا بیت المقدس نا حيث شئتم شئتم صفه کبیره قد پریمان خوراکو کې زکه هغه مصر الطلار سي الجهاد کې هغه چې نونی سي الله بتا سي فتح در کې بیا مصر د خار څومره خوراک کوي پریمان او نعمتونه الله ده وادخلوا الباب تاس داخل سي دروازې د خار ته سجدن بسجدي په حالت کې مراد سجدي انحناء ده يعني دي حالات کې تعظیم لپاره چې داخلي سرونه ټیټ کړي وقولوا وحطه څه معنا وقولوا وتاسروا حطه دا معنا یا الله من ته بخنه وکړي ګناه یا الله من ته دي ګناه بخنه وکړي
دا خبره وکړي نغفر لكم خطاياكم الله وي مونږ وبخو دي تاسو لپاره خطاياكم تاسو ګناهونه به دي تاسو لپاره وبخو وسنزيد المحسنين زردنور به هم زیادت ورکو ثواب کې احسان کوونکو ته څوک احسان کوي نیکی کوي نیک اعمال کوي نو زیادت ثواب به هم نو علماء وايي دا بیت المقدس کې یا په اریحا کې عمالقه اوسېدل عمالقه دا کافران والاصلا دا وطن د بني اسرائیل له پلارو نیکونو ته پاتې اوس عمالقه وغصب کړی هغوی پکې اوسېدل الله امر ورته وکړي د جهاد سوال سي جهاد تاسې کله ورنوتی د سجدې په حالت کې داخل سي او لفظ د حکمتونه الله ته حکمتونه الله متبکنه دي ګناه الله فبدل الذين ظلموا بدل هو خلق سي ظلم کړی قولا قول غير الذي بغير دهن قيل لهم سيدي ورسيو دوی ته ویل سوي حکمتونه وای دوی دا قول بدل قول بدل ده معنی ځینې مفسرین داسې وایي حکمتونه په حکمتون بدل حکمتون فی شعیرة ویل به موږ ته غنم غواړو فی شعیرة په جوارونو کې قول بدل کې یا ځینې علماء قول بدل داسې که په دې وعده وفا ونه کړله داسې ځینې علماء وایي قول بدل که فانزلنا الله وایي موږ رانازل کړو ځینې مفسرین خدای چې الله د سجدې په حالت کې ور داخل شي دوی چې کله ور داخل شول د سجدې په حالت کې نه دي څخېدو په حالت کې دي څخېدو باندې ور داخل شول کله چې ولیدل چې هغه قوم سخت دي چې بیرته راوتښتېدل هغوی سره جهاد وډار شول الله وایي فانزلنا موږ نازل کړل علی الذین په هغو خلکو باندې ظلموا چې ظلم یې کړی له خپلو ځانونو سره رجزا عذاب مو باندې نازل کړ من السماء د اسمان له طرف نه بما په سبب د هغه كانوا يفسقون چې دوی فسق کاوه د الله له اطاعت نه وتل دوی باندې مرجو عذاب را نازل کړ نو علما وایي علامه اسماعیل ابن کثیر دمشقي رحمه الله تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دي هغه وایي د عذاب څخه الله د طاعون مرض ورباندې را نازل کړ په بني اسرائیل د طاعون مرض ورباندې را نازل کړ هغه داسې وایي که د طاعون مرض ورباندې را نازل کړ څلوېښت ورځې د طاعون په دوی کې تېرې کړل او تقریبا یا 40,000 نفر یا 80,000 نفر مړه شول دا خبره خطیب بغدادي صاحب هم سراج المنیر کې کړې ده او دا خو په دې نو دغه طاعون مرض الله ورباندې را نازل کړ 40 ورځې په دوی کې وګرځېدل له هغه نه وروسته بیا د تیه په دشته کې وای را ایثار کړ تیه وای د شام او د مصر په منځ کې یو دشته اوس قریه ده خو یوه دشته ولوه نو هلته الله را ایثار خو بیا ګورې احسانات خو مخکې ویلي الله سوره یې ورباندې وکړي منو جبینو دا شیان ورباندې را نازل کړي که نه منو سره وإذ یادک ای محمد هغه وخت یا در په یاد کې ای بني اسرائیل هغه وخت استسقا چې طلب د اوبو کو موسی علیه السلام د قوم خپل قوم یې ورته راغی موږ اوبه نه لرو نو الله تعالی وایي موسی علیه السلام الله ته سوال کوي الله دې ما قوم ته وګوره که ځکه دا خو داسې دلته اوبه نشته څه ورته لکوم وکړو فقلنا الله ویلي موږ ورته ویلې اضربوها بعصاک په خپله تیږه باندې بعصاک په خپله لکړه باندې الحجره تیږه د لکړه موسی علیه السلام تر شعیب علیه السلام نه پاتې وه وروسته راځي په صورت طه کې انشاءالله د دې بیان راځي تیږه ووهه پرې خپله لکړه باندې علما وایي کتابونو کې صحیح ده دغه عمر درته ویلې دغه تیږه چې وه 4 کنجه تیږه وګورئ او څو کنج هر طرف چې کلې په لکړه باندې ووهله دا ډېره کمالي لکړه وه 3 چینې هر طرف نه روانې شوې نو کله مې ویسې بار کړله کله مې ویسې بار کړله نو بیا به اوبه نه ترې نه کېدې دغسې به وایي ځینو روایتو کې دا راځي هر وارې به چې دوی په تیږه په لکړه ووهله موسی علیه السلام یا هارون علیه السلام اوبه ترې تلې دغسې به اوبه نه ترې تلې ځینو روایتو کې داسې راځي فانفجرت روانې شوې منها لدينا 12 عینا 12 چینې قد تحقیق سره علم كل اناس معلوم هر خلکو ته مشربهم ګودار له اناس نه فرقې و ډلې مراد دي هرې ډلې ته خپل ګودار معلوم و هرې ډلې به د خپل طرف نه اوبه څښلې هرې ډلې به د خپل طرف
جنت نو بچی کړي ګوري فانفجرت منه 12 عينا کله هم ویل كلوا واشربوا الله تعالی كلوا فريد ما احسانات سره منو سلوا دي واشربوا چکی دغه وب من رزق الله دي الله رزقنا ولا تعصوا تاسو مګرځي په الارض خدمت کې مفسدين فساد کوونکي خدمت کې بیا فسادونه کوي مکر دا ادعامات الله باندې وکړي بیا دوی چنجن خلک چنجي په کې پیدا کړي نه دا خو منو سلوا څه کوي چې تر اخره باندې منو سلوا نو ته نور شیا مونږ ته وګا مونږ ته پیاز مونږ ته ګندانه او دا شیان دا موږ غواړو دا یو شی باندې موږ اتفاق کوو ترکاریان غواړو نو هغه ته الله اشاره کوي وایي در په یاد کې هغه وخت کوم چې تاسو یا موسی علیه السلام لن نصبر هیڅ کله موږ صبر نه کوو على طعام واحد په یو طعام یو قسم طعام نه غواړو فدع لنا وغواړه دې موږ لپاره ربک رب نه دی یخرج لنا سراو بس موږ لپاره مما له هغو شیانو نه تنبت الارض چې ځمکې راشنه کوي زمکه چې کوم شی راشنه کوي من بقلها له ترکارینا وقثائها له غترونا وفومها له وجنا وعدسها او له ضالنا وبصلها له پیاز دا شی موږ ته وغواړه سداره تراشنه کی زمکه دا مخرو خاور مخرج خاور مرسته وکړه افغانان داسې ناشکر خلک یو وخت کې به ویلي الله اسلامي نظام راولي خیر د موږ وچ سورسک وچ جواری خورو کله چې الله اسلامي نظام راوست قسم په الله داسې خلکو نه مې همداسې خبرې اورېدلي وایي موږ امنیت څه کوو موږ به له لوږې نه مړه کېږو دا دومره کچه خلک دي والله د بني اسرائیل غوندې دي په خدای کې بیخي فرق لري له بني اسرائیلو سره خیر امنیت خو الله راوست ښایي خپله دې ویلې که نه چې الله دې امنیت راولي وچې ډوډۍ خوره اوس وایي امنیت څه کومه زه وایي زه له لوږې نه مړ کېږم والله که مړه شي قسم ده هغه غریب سړی چې په هغه وخت کې غریب و اوس هم غریب ده که په هغه وخت کې هم روزمره یو کراچۍ ته درېده یو وړکۍ دوکانداري والا د ورځې 100 روپۍ ګټلې اوس هم غریب دي دغه څوک هغه نارې وهي چې د دوی د میلیاردونو ډالرو تاوانونه دي هغه میلیاردونو ډالرو تجارت یې درلوده تجارت یې خراب شوی ده خو زه قسم درته کوم که لاس کال یې لاسو پښې دې وتړې چې بیخي کارونه کړي دومره بودیجه ذخیره کړې ولا که لاس کاله څه کې چې 100 کاله یې بودیجه خلاص لاسو پښې ورباندې وتړه 100 کاله یې د خلکو بودیجه نه خلاصېږي که والله که خلاص خو بس هسې رنګبدۍ ته کوي که تاسې وګورئ دا د بني اسرائیلو صفت باندې افغانانو کې موجود ده چې بیا ورته چې بني اسرائیل کې افغانان یې سره دي ښایي نو څه رقم دي خواص نشته پکې بیا وروسته تحقیق کوو طالبانو که حضرت طالب علیه السلام قصه کې بیا د پښتنو د نسب سلسله ذکر کوو چې څنګه ده چېرته د نسب رسېږي والله د موږ ته هدایت وکړي داسې ووایي الله ته داسې سوال کوي چې یا الله موږ داسې نه وایو موږ ناشکري نه کوو د دغه دوه ناشکرو خلکو دي د دوه بېایمانو خلکو دي د دوه داسې نفرو چې هغه ناشکره خلک دي دیموکراسان دي سیکولران دي دین خوند نه ورکوي الله د دغو خلکو په واسطه موږ مه نیسه الله موږ نه غواړو ناشکري نه درته کوو نه نعمتونه غواړو نه پیسې درنه غواړو الله به ستا رضا غواړو خدای اسلامي نظام له موږ نه مه اخلي او هغه څوک چې ناشکري کوي الله همغه در خوندي که در واخله الله بس نور به الله ته څه نه وایي کله قرآن کې دعا قبلېږي همداسې دعا الله ته وکړي چې خوله په خاورو ډکه نه شي د دې خلکو په ګیله کې به نه شي ډکه شي خاور باندې چې خوله ډکه شي بیا ختم نو الله ورته ویلي چې کله تاسې دا شی غواړئ اهبطوا مصرا تاسې مصر ته کتل نو علما وایي 40 کاله په دې تېح دشته کې را ایسار ول وروسته له هغه نه چې دا شیان وغوښتل الله دا احسانات ورباندې بند کړل وایي زه یو مصر ته لاړ شئ دا علما وایي اسماعیل ابن کثیر وایي د دې نه هغه مصر نه د مراد چې کوم مخکې د فرعون چې پکې وو دې نه مطلق یو ښار مراد ده معنی یو ښار ته کته شئ ښار کې دا شیان دي اتې نعمتونه نه محروم کړل ویې سړل د دې تېح نه هم نه دا یې پاتې شو قال الله ورته ویلې اتستبدلون آیا تاسې بدلوئ موسی علیه السلام په ژبې ورته ویلې الذي هغه هو ادنا چې هغه ادنا شی ده بیکاره شی ده بالذي په هغه شي هو خیر چې هغه بهتره ده من سلوا یو بهتر خوراک ده تاسې د هغه پیاز وکړه دا بدبویه خوراکونو باندې بیکاره خوراکونو باندې ښه خوراک ورکوئ ولې داسې کوئ اهبطوا مصرا ښکته شئ یو ښار ته په ښار کې تاسې ته دغه شیان پیدا کېږي دا نعمتونه یې ترې واخیستل فإن لكم ما سألتم فتحقيق
سریتاسی لپاره ما هغه شی نه سألتم چې تاسو سوال کړی وضربت عليهم ذلة مقرر سو پدی بنی ذلت و مسکنت فقر امیش با اللہ تعالی دوی ذلیل گرزوی امیش با دوی که فقر بل آیات کی رازی تی قیامت تو رازی پوری با دوی بنی ذلت و مسکنت فقر مقرر ونو سبا دا کم بنی اسرائیل سیدی زین علماء وائی که اوس دومره دوی دی غربش لاندی دی و دوی په فلسطین باندې یا بزین مسلمانانو باندې ظلمونه کوي هغه داسې نه داسې دوی د آیات مصداق نه دي اوس هم دوی د آیات مصداق دي خو دوی چې لږ پیسې پیدا کړي هغه د بل چا په واسطه دي دې وخت کې اروپایانو غربیانو امریکایانو دا راټول کړل څومره یهود چې په دنیا کې دي ټول دی راواخیستل دلته فلسطین کې دلته په زوره دښته کړه نو هغې غصبونه کول تر اوسه پورې دا د هغو امریکایانو په لاس باندې بس علما وایي دې مرتبې ته رسېدلي که هغوی لاس ترې واخلي سبا یې چین نه دي اما ذلت فقر په مقرر دي د آیات مصداق ده خبرم سم خلاص شو کله کله سړی وډار سي موږ تاسې افغانانو باندې هم ګورې اکثره وخت همدا خواص راپکې دي که نه همدا ناشکریا نه کوو داسې نه چې د دې آیات مصداق موږ یو وضربت عليهم الذلة والمسکنة داسې فکر وکړئ څه نه دي چې په موږ نه راځي شاید د دې آیات مصداق موږ د خدای نه خاص الله مو دې وساتي مه کوئ دا ناشکریا نه وباءوا بغضب من الله دوی راتب غضب دی الله غضب بني راتبك الله يزام تقصك ذلك دغ خبر سدوي بغضب بني راتبك بأنهم دويس والقانون وليكفرون بآيات الله الله بآياتهم بني كفر كاو ويقتلون النبيين بغير الحق بغير حق أنبياء قتل كوال شعيب عليه السلام دوي شهيد زكريا عليه السلام دوي شهيد يحيى عليه السلام دا أنبياء شهيدان ذلك الله وي دا جزاء دا فقر دا شان سي دوی بن مقرر سول بما بسبب دي عصوب دوی نافرمانی کوله دي الله وكانوا دوی وليعتدون لحق نه تجاوز کو حق نه دسي تجاوز کو دي الله احکامنا من نو دا دي بني اسرائيل سين خباثات الله ذکر کړ دي نو الله دې موږ تاسو دې او په انجام ونه بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا الله رحمك فضلك كرمك الله سبحانه وتعالى تبارك الله سريع الزوال سبب مغفرة الله فاروق الله سبب رفع درجات يا الله منا شكرك يا الله لك بني اسرائيل سنا شكرك ولا يقاد نعمتنا من يا الله من بيتاب نعمتنا شكرك خدای پاک ته نعمتونه من ما يا الله دائم لري يا الله اسلامي نظام بدون لسان ما كان يا الله سنا شكرك يا الله امانه سوي خطر في حالاتي من بيقول الشر موسى رب